آیت نمبر 15 سورہ فاطر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. د دې صورت چونکې بنیادی مضمون هم دا و چې تاسو دا مشرکین چې د الله تعالی سره څه شریکوئ نو دا مخلوقات دي، دا بندگان دي، دا محتاج دي، دا خو د قضا او قدر د دې کارخانې کارکنان دي، دا خو عبید او غلامان دي. نو دا څنګه د خدای سره په خدای کې شریکېږي؟ نو اوس دا خبره کوي چې یوازې دی غلامان نه دي، تم غلام یې، ټول انسانانو ته وایي تاسو محتاج یې. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، تاسو الله تعالی ته محتاج یې. د فقیر معنا دا نه ده چې انسان په ډوډۍ کې او په خوراک کې او په دې کې الله تعالی ته محتاج دی. بعض خلک خو د سره د احتیاج اړمني نه وایي زما څه حاجت دی. یو څو کاله مخکې زموږ یو پروفیسر صاحب ما ته وایي چې زه ناروې یاد کړه او که د سکینډینیوین ملکونو کې یو ملک یاد کړ چې هلته د اتیاو کالو یو سړی ما سره ملاو شو. نو ما ورسره د مذهب او د دین او د اسلام په حواله او د توحید او د خدای د وجود په حواله خبره وکړه. وی هغه ما ته وایي چې زه دې ضرورت نه محسوسوم، خدای پاک ته زما ضرورت نشته، زما صحت ټیک دی، ما سره ګاډی شته، ما سره بنګله شته، ما سره بینک بیلنس شته، که زه بیمار شم اسپتال شته کې علاج مفت دی، او که بچی مې دي نو هغوی دپاره هم دا د حکومت تر څه برابر انتظام کړی. ما ته د خدای پاک څه ضرورت نشته. نو زه ورته غلی شم. نو ما به ورته څه ما ته وایي چې که ته وایې نو تا به ورته څه ویلی؟ نو ما چې که زه ویم نو ما به ورته ویلی چې پرې ګندګۍ په دې ګټرو کې کاکروچونه اوسېږي. کاکروچ هغه د تیارې د رڼا نه تښتي، چې رڼا ولګي نو هغه تیارې ته منډې وایي. نو کاکروچ سره ته خبرې وکړې نو هغه هم په خپل ګټر کې خوشحاله دی. نو د دې خوشحالۍ معنا دا شوه چې دا شی ټیک دی، ته هم دغه ګټر ته ورځې. د دې معنا دا ده چې د ده مثال د ګټر د کاکروچ دی. دا اډو دنیا لیدلې نه ده، د اصل اډو خبر نه دی، د دې نه دی خبر چې اصل ژوند څه ته وایي. دې دنیا ژوند ته خو الله تعالی حقیر ژوند وایي، دې ته څوک انساني ژوند وایي دا خو د سره اډو سره د عقل نه خلاص دی. نو د دې سړي مثال داسې دی لکه ته به وایې چې دا خاپیرک دی، په خاپیرک باندې انور بد لګي. نو ته به څه وایې چې دا انور چې څوک ورته ښه وایي نو دا جوړ نه پوهېږي او دی ښه پوهېږي، ځکه چې د انور واقعي به ښه شی نه وي، ځکه چې ټولې دنیا 15 کروړه خاپیرکان راجمع شي او متفقه قرارداد پاس کړي چې د انور خلاف مونږ قرارداد پاس کوو. نو ته به وایې چې هلکه 15 کروړه دي، نو آخر دا خو به دروغ نه وایي، دومره ډېر خلک دي. 15 کروړه نه چې 15 ارب شي نو هم داسې دي، دا نه پوهېږي. نو دی هم نه پوهېږي، دا د ګټر چینجی دی. فقرا مطلب یوازې دا نه دی چې ته په دې کې محتاج یې چې تا ته ډوډۍ میلاو شوه او ته وایې چې ما ته خو ډوډۍ میلاو ده او ما ته خو تعلیم او بینک بیلنس او ګاډی او دا او بنګلا او ما سهولیتونه دا خو ما ته شته، نو بس ما ته څه ضرورت دی؟ خبره دا ده چې ته په هر وخت کې الله تعالی ته محتاج یې. که الله تعالی وغواړي په دې کائناتو کې یو ذره تبدیلي راولي نو ته به بیا نه. دا ستا ژوند او ستا دا وجود او ستا دا موجودګي چې په دې دنیا کې ده نو دا د الله تعالی ذرې د دې الله تعالی ته محتاج ده. د دې کائناتو دا سیستم چې الله تعالی څنګه جوړ کړی دی، نو که دا سیستم کې هغه لږ غونې فرق راولي، د دې انور او د سپوږمۍ او د ځمکې په دې فاصلو کې فرق راولي، دا کومه هوا چې الله تعالی مقرر کړی دی چې په دې کې الله تعالی څه فرق راولي، دا چې کوم ستا د ژوند چې په کوم څیزونو باندې تېرېږي، دا اوبه او دا خوراک او دا ځمکه او دا، نو چې په دې لږو څیزونو کې لږ غونې فرق راولي نو بیا به څوک یې داسې لکه قرآن چې بل ځای کې وایي ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. الله تعالی د ځمکې او اسمانونو راټینګ کړي دي، خو چې الله تعالی یې پرېږدي ولئن زالتا، الله تعالی وایي زه دې نه راټینګوم، نو بیا به ته راټینګه کړې.
نو ته دې ته مه ګوره چې ما سره پیسې دي په جیب کې او ما سره کور کې دا دي او ما سره غنم او کندوان ډک دي. نه، ذرې ذرې د کائناتو د الله تعالی ته محتاج دي او دا الله تعالی د دې تدبیر کوونکی دی. که الله تعالی د دې دا تدبیر لږ ونې الټه کړ، د هوا دا تدبیر لږ الټه کړ، د دې اوبو دا تدبیر لږ الټه کړ، نو بیا به یې سم دی. نو انتم الفقراء، تاسو په لمحه لمحه کې الله تعالی ته محتاج دي. او والله هو الغنی الحمید، والله تعالی بے حاجت دی او د صفت قابل دی. نو که یوازې الغنی ویلې وی نو بیا به ویلې چې یو سړی بل سړی هم غني دی خو بل چا سره مالدار دی، نو بس هغه بل چا ته ضرورت نشته، خو د هغه خپلې مالدارۍ نه چا له څه فایده نه ورکوي. او الله تعالی خو حمید دی، د هغه خپلې غنا نه نورو خلکو له فایدې ورکوي، ټولو کائناتو ته فایدې ورکوي، مخلوقاتو ته فایدې ورکوي. انسان ته وایي ته ما ته محتاج یې، نو تا ته ستا دغه حاجتونه زه پوره کوم. وآتاکم من کل ما سألتموه، د سألتموه معنا دا نه ده چې ته کوم په خوله وغواړئ، چې کوم شي ته ته محتاج یې هغه ټول دله ما درکړي دي. ستا دا ژوند چې د دنیا کې د دې دپاره کوم ضرورياتو کېدای شي چې د قیامته پورې انسان ته دا پته ونه لګي دغه ټولو ضرورياتو چې انسان د دې ژوند دپاره په دې دنیا کې کم کم ضروريات دي بنیادي طور باندې. قیامته پورې 100% انسان ته د دې خبرې پته ونه لګي، خو الله تعالی هغه حاجتونه پوره کړي دي. والله هو الغنی الحمید، والله تعالی بے حاجت دی او د صفت قابل دی. ځکه د خپل غنا باوجود هم د فقراو او د محتاجینو هغه احتیاجات پوره کوي، د هغې هغه ضروريات پوره کوي او هغه ته اډو پته نشته چې د ما ضروريات پوره کړي. ان یشاء یذهبکم، که الله تعالی وغواړي نو تاسو به له دې ځمکې نه لرې کړي، لرې به م کړي، بو به م ځي، ختم به م کړي. ویأت بخلق جدید، او یو نوی مخلوق به را پیدا کړي. اچھا تاسو تصور کوئ چې هغه نوی مخلوق نه به څنګه وي؟ د انسان په تصور کې دا شته؟ دا کولی شي انسان چې دا الله تعالی د دې دنیا نه د انسانان ختم کړي او د داسې یو مخلوق بل را پیدا کړي چې هغه انسانان نه وي او هغه هم داسې د ازمایش دپاره په دې دنیا کې واوسئ. نو د هغې خلقو تخلیق به څه وي؟ دا به څنګه وي؟ سر به څنګه وي، سترګې به څنګه وي، عقل به څنګه وي، سوچ به څنګه وي، بود و باش به څنګه وي، انسان نیچر به څنګه وي، د هغه طبیعي قوانین به څنګه وي، په کومو قوانینو باندې به د هغه ژوند مبني، دا تصور انسان نشي کولی. ویأت بخلق جدید، والله تعالی به را پیدا کړي یو نوی مخلوق. وما ذلك على الله بعزیز، او دا خبر الله تعالی ته څه ګرانه نه ده. ولا تزر وازرة وزر اخرى، او بوج بنوړي او بوج وړونکی بوج د بل کس. دا اوس بیا د قیامت تذکره کوي چې ته محتاج یې، نو ستا د دې احتیاج پته به تا ته په قیامت کې ولګي، تا ته به پته ولګي چې ته محتاج یې او دا ته چې ورته اوازونه کوې دغه محتاج و، نو هلته به د هر چا د محتاجۍ ښکاره ښکاره پته ولګي. نو بیا چې چا څوک ګمراه کړي دي نو بیا د هغې خبره پکې راغله، ځکه چې دته خو چا دعوت ورکړی دی، خو چا په بده لاره اړولی دی. وان تدع مثقلة الى حملها، او که چېرته آواز وکړي چغه وباسي، درخواست وکړي، مثقلة یو داسې نفس چې هغه د ګناهونو د بوج لاندې څه دی؟ د بوج لاندې دی، د ګناهونو بوج پې دروند دی. وان تدعو، او که چېرته آواز وکړي، درخواست وکړي، سوال وکړي، مثقلة یو داسې نفس چې هغه د ګناهونو د بوج لاندې، د ګناهونو د دروند بوج لاندې دی، بې وسه دی. دا درې واړه خبرې په دې مثقلتون کې شامل دی. مثقلتون بوج هم دی، هغه بوج درون هم دی، او دی بې وسه هم دی، هغه بوج وړی نه شي. و یاره ما نه راشه دا بوج زما نه لږ کم کړه. وان تدعو، او که چېرته آواز وکړي او درخواست وکړي، چا ته درخواست وکړي نو څوک پېژني چې هلکه فلان کې تا خو زه پېژنم، راشه زما دا بوج لږ اوچت کړه. مثقلتون داسې انسان چې د هغه بوج په هغه باندې دروند دی. لکه دنیا کې چې څوک بوج په ده باندې دروند شي نو چا ته وایي یاره ما سره دا راوچت کړه، یا ما ته یې راوچت کړه، یا څه چې ته واله څه ته یې راوبلي. الی حملها، د دغې بوج اوچتولو ته، نو لا یحمل منه شیء، نه به اوچتولی کېږي د هغې نه معمولي غوندې څه شی، یو ذره هم بل څوک دې ته تیار نه دی چې د هغه د بوج نه څه شی راوچت کړي. دا په دنیا کې داسې کېږي، هلته نه کېږي. ولو کان ذا قربا، اگر چې دی ورته آواز کوي دا د رشته داري، چې رشته داري نو پلاري، روري، زوی، تره تربوري،
ښځه خاوندي هر څوک چې نو دنیا کې د یو بل سره داسې تعلق مه ساتئ چې د هغې په وجه د خپل آخرت هغه تعلق برباد کړو انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب. اوس دلته په منځ کې یو خبره مقدره شوه چې دا دومره بهترین انداز کې دا دعوت په دومره بهترینو دلایلو باندې د خلکو پویول او بیا هم دا خبره په خلکو اثر نه کوي نو دا په ولې اثر نه کوي؟ وایي ځکه په اثر نه کوي چې هغه آخرت نه مني، هغه د سره د عمل د رد عمل قایل نه دی، اثر د ثواب او د ګناه د فرق قایل نه دی. نو چې قایل نه دی نو دا په د باندې خو اثر نه کوي، دا په هغه چې اثر کوي چې په هغه کې هغه بنیادي انسانیت خو یې که نه. ګوره د ښه او د بد دا تمیز چې دی دا بنیادي انسانیت دی. چا کې چې د ښه او د بد تمیز نه وي، د حق او د باطل تمیز نه وي، د ثواب او د ګناه فرق نه پیژني او دا نه مني، نو دې معنا دا ده چې بنیادي انسانیت نشته. بنیادی وهدیناه النجدین، انسان ته الله تعالی دا ورکړي دي چې ته به ښه او بد جدا جدا پیژنې. ښه څه دي او بد څه دي دا لست نشي پوره کولی. دا خو الله تعالی ځکه تا ته بیا پیغمبران را لیږلي دي چې انسان په دې کې مستقل نه دی چې هغه ښه هم وپېژني ځان له او بد هم ځان له وپېژني چې او دا د ښو لست دی، دا ښه دی او دا بد دی. چې دی پېژندی بیا پیغمبرانو ته حاجت نه و، خو دا خو به پېژني که نه چې ښه بد نه دي او بد ښه نه دي. د ښه او د بد په منځ کې فرق شته، د ثواب او د ګناه په منځ کې فرق شته، د نیکۍ او د بدۍ په منځ کې فرق شته، جایز او ناجایز جدا جدا. نو ځکه وایي انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بېشکه ته یری هغه کسان چې هغه یریږي د الله تعالی نه، د یخشون ربهم چې هغه یریږي د خپل رب نه بالغیب په نالیدلې، چې د الله تعالی نه په نالیدلې یریږي او آخرت باندې ایمان لري. نو ته به هغه خلکو له دعوت ورکړه نو هغه به د یارې نه څه فایده والي، هغې باندې به خبره اثر وکړي. واقاموا الصلاة او مونځ کوي، مونځ قایموي. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه، او چا چې ځان پاک کړو نو ځان یې پاک کړه د خپل ځان د فایدې دپاره. دا وإلی الله المصیر، او الله تعالی ته به د ټولو خبرو واپس کېږي، د ټولو کارونو واپسي او د ټولو خلکو واپسي. بیا هغه زوړ مضمون چې ګوره دنیا کې او په دې کائناتو کې رنګارنګي ده. اوس بیا انما تنذرو، چا باندې اثر کوي او چا باندې اثر نه کوي. نو بیا به خلک یاره دا ولې په خلکو اثر نه، یو شان انسانان دي نو په دې خلکو باندې اثر ولې نه کوي؟ دا خبره و یو شان انسانان دي خو عقیدې او بدلې دي، فکرونه بدل دي، سوچونه بدل دي، نظریات بدل دي، اپروچ بدل. وما یستوی الاعمی والبصیر، او برابر نه دی ړوند او لیدونکی، ولا الظلمات ولا النور، او نه تیارې او نه رڼا، ولا الظل ولا الحرور، او نه سوری او نه ګرمي. حرور سموم النهار ته وایي، د ورځې ګرمي. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، او نه دي برابر ژوندي او نه مړي. ژوندي او مړي ګوره دا ټول هر څه ړوند او لیدونکی. نو مومن لیدونکی دی او کافر ړوند دی. ولا الظلمات ولا النور، مومن په رڼا کې دی او کافر په تیارو کې دی. ولا الظل ولا الحرور، او مومن په سوري دی او دا بل په سره ګرمۍ کې دی، په سره غرمه کې ولاړ دی. او وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، او مومن ژوندی دی او دا کافر مړ دی. نو دا مثالونه شو. ان الله یسمع من یشاء، الله تعالی خو اورول کوي هغه چاته چې د هغه اراده شي. الله خو ړندو ته نه، کڼو ته نه دی، کاڼو ته هم اوري. الله تعالی خو د غرونو ته هم خبرې کوي، یا جبال اوبي. الله تعالی دپاره خو څوک مړي ژوندي نشته، خو ته نشي اورولی. وما انت بمسمع من فی القبور، او نه ته اورونکی هغه چاته چې په قبرونو کې دي. یعنې د اسبابو لاندې خو قبر والا نه اوري که نه، څنګه به یې واوري؟ ها الله تعالی یې ورته اورولی شي. اوس اوري که نه اوري نو دا جدا مسله شوه. اوري که الله تعالی یې وغواړي او نه اوري که الله تعالی یې نه غواړي، خو ته نشي اورولی. ان انت الا نذیر، ته نه مگر یرونکی نذیر، یعنی د عمل د بد انجام نه یرونکی. دا څه نه چې یرونکی چې وام دی، دا نه یرونکی. نذیر د بد عمل د بد انجام نه یرونکی. د بد عمل د انجام نه څوک یرول خو په کار ټول عمر خو داسې نه دي که نه چې هر وخت یې ورته په خوله کې خواږه چاکلیټ ساتي چې بس خوږې ورته وایي چې بس دونه به درته میلاویږي او دونه ثوابونه دي او دونه ثوابونه دي. بس ثوابونه پسې روان دی، دې ته نه ګورې چې بل طرف ته چې غلط کوي نو د هغې نه یروم که نه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول د تفسیر قرطبی نقل کړی دی، دلته په دې انما یخشى الله من عباده العلماء کې
چې عالم حق العالم دا ته عالم دی ته وایي چې یو طرف ته د الله تعالی نه دونه خلک نه یری چې خلک وایي چې زه بس غرق شو اړو د سره د امید تصور پاتې نشي او داسې الله تعالی باندې خلک زړور نه کړي چې خلک وایي زه مړه اسم نشته ورځو به پې هر څه ټیک ټاک داسې یارول چې نه یریږي بالکل امنو مکر الله د خدای پاک د سازش او د خدای پاک د تدبیرونو ندی ځان به خطرې غني فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون چې څوک د خدای تدبیر نه ځان به خطرې غني دا په خپل په تاوان کې نو ایمان بین الخوف والرجاء ده انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اوس د توحید دا ټوله خبره بیان شو نو دی پس اوس د پیغمبر خبره کوي ذکر توحید به د پیغمبر نزد کې او د الله تعالی رضا او د الله تعالی طرف ته تګ دا د پیغمبر د اتباع نه بغیر نه کیږي که څوک دا وایي چې پیغمبر به په ځای پرېږدم دا به بایپاس کما او زه برای راست قرآن ما تشته کنه قرآن سره به خبرې کوم قرآن نه به هدایت اخلم نو دا دی ظالم دی دا غلط دی په دروغ دی وان تطیعوه تهتدوا اطاعت د پیغمبر کې نو ال بلار بومه چې پیغمبر اطاعت نه کوي بیا لار نشي مونته نو ځکه بیا پر دا د توحید خبره ډیره زیاته وشو کنه نو بد دخل کو وزین کې اسنه چې دا خبره راشي چې زمړه خو ما خو زده کړه چې زده کړه نو پیغمبر ته ضرورت بس په خپل ورسېدم کنه هاجي مولانا عبدالرحیم صاحب یو قصه کوله وای وسړی اجمیر شریف ته روانو نو په لارې چې پر ریلګاډي کې چې دا وړې وړې جنډې به کتې نو اره جنډې ته به سلام کو ها جنډه بچا تراله کنه شي ګمبد براغه نو د سلام کو پابسه نو چلته ورسېد نو الته کې سورې تیرې کړې سلام یې وکړو الته بیا چې واپس راتو نو پر ریلګاډي کې نو بس خه بالا خسر ته خو دې او پروت دا جنډې به ډېرې تلې راته خدای پاسې ده نه نو عملګری چې تاسو کو ته چې دې طرفه خوشی تتلې خو اره جنډې ته بر سلام کو او دا غ طرفه چې روان نو بس ډډه دې لګولې دا چاته سه وې زه اوس په خپل ورسېدم کنه اجمیر ته خو زه ورسېدم کنه ما څه ضرورت دې چاته سلام کو وې زه په خپل ورسېدم هغه د دې طرفه چې تلم خو رسېدلې نو اوس خو رسېدلې نو اسنه چې ته داسې ورسې چې بیا پیغمبر ته سلام نکې ها انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اے پیغمبر مونږ ته لېږلې پرشتیا مونږ لېږلې ته د ځانه دا دعوت نه ده کړې او بشیرا ته زیری ورکوونکی هغه چاله چې څوک د خبره مني ونذیرا او تیروونکی هغه چاله چې څوک دې نه مني وان من امة الا خلا فیها نذیر او بېشکه نشته یو ډله مگر تیر شوی دی په هغې کې یو یروونکی پیغمبر یا غیر پیغمبر خدا سے قوم نشته چې هغې ته څوک یروونکی نه راغلی څوک خو به راغلی چې هغه به ورته کم از کم و د نظیر دوه درې ترجمې کېدی شي نظیر پیغمبر ته هم وایي نظیر د پیغمبر تعلیم چې څوک چاته رسي هغې ته هم وایي او نظیر هغې دلایلو ته هم وایي چې الله تعالی په انفس او په آفاقو کې انسان ته وښیي هغه دلایل چې الله تعالی انسان ته د هغه په خپل نفس کې او په دې آفاقو کې کوم دلایل وښیي دا هم نظیر دی د یو حده پورې چا د پیغمبر او د پیغمبر تعلیمات نه دي رسېدلي نو کم سے کم دومره خبره یو تن ته الله تعالی دومره څه خبره ښیي دومره څه سوچ هغه له ورکوي دومره څه آثار او څه نښې هغه ته ښکاره کوي چې د قیامت په ورځ دی بیا ونه وایي چې زه ګینې نه پوهېدم ما ته هېڅ پته نه وه وایي چې ولې په فلان کې وخت کې تا ته پته نه وه ځکه خو وایي چې واسروا الندامة لما رأوا العذاب وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ دا مضمون قرآن مجید کې په نورو ځایونو کې هم ذکر شوی دی ها جی وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سورۃ رعد کې وایي وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ هر قوم ته څوک هدایت کوونکی ورته راغلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت غټ دلیل دی په دې وجه دلیل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه فرمایي قرآن کې چې ما كنت بدعا من الرسل زه په رسولانو کې څه نوی خو نه یم مخکې نه پیغمبران به ما بشان مخکې نورم تیر شوي نو دا خبره څه بعیده غوندې نه ده داسې نوې ناشونې خبره نه ده چې چېرته پیغمبر چېرته په دنیا کې راغلی نه و محمد صلی الله علیه وسلم اول پیغمبر راغی نو خلک وایي چې دا څنګه چلو شو انسان څنګه پیغمبر شو دنه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي یو خبره ده
دویمه خبره دا ده چې دا ځکه په دې وجه د نبي علیه السلام د نبوت دلیل دی چې کوم سړی چې هغه یو دعوه کوي نو هغه دا کوشش کوي که نه انسان مزاج دا دی چې هغه سره خوا او شا چې په سویه برابر څومره خلک نو هغه د هغوی هغه کردار او هغه پټول غواړي چې یاره بس نه هغه نه دی زه پوهېږم پارسو د یو عالم په مخکې د بل عالم خبره وکړي نو هغه وایي نه ټیک ده نه پوهېږي دا دومره نه پوهېږي او داسې چل دی نه په هېڅ هم نه پوهېږي دا ځکه چې بیا د ده مرتبه را کمیږي د ده مقام را کمیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه کوي چا ورته داسې ویلي نه دي چې ستا نه مخکې نور پیغمبران تېر شوي دي از خود د نوح علیه السلام خبره وکړه از خود د صالح علیه السلام خبره وکړه ها جی د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام دا پیغمبران نمونه چاته معلومو د مکې خلکو ته دا چاته نه معلوم د بني اسرائیلو د تاریخ کومې خبرې چې پیغمبران وکړي دا بني اسرائیلو خاصو خلکو ته دا ټول معلوم ور چاته خو نه معلوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلې نه دا خبره الله تعالی وکړه او دا د نبی علیہ السلام د پیغمبري غټ دلیل دی چې یوازې زه پیغمبر نه یم نورم ډېر پیغمبران تیر شوي دي د بل پیغمبر او د بل چا د عظمت اعتراف او اقرار کول ګورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تذکره رااله نو د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تذکره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوله نو وایي چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ډېر عظیم انسان دی ګوره وایي چې د بادشاه د طرف نه دی په جیل کې او د بادشاه د طرف نه ورپسې پیغام راغی چې راځه نو چې دا زه وی نو ما به ویلی چې بس خو سیده به راغلی وی نو ځکه چې په جیل کې سړی وخت تیر کړي او بیا ورته بادشاه وایي چې راځه خو بس سړی خو رادانګي نو جیل خو خطرناک ځای دی لیکن یوسف علیه السلام څومره عظیم انسان دی چې بادشاه ته وی چې ارجع الى ربک سړی ته وی استاذي ته وی ارجع الى ربک زه بادشاه له ورشه او فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن هغه چې هغه خزم سازش کړي او دغه معلومات دی وکړي دا زه ګناګار ما د جیل ته جزر غلې مونږ د جیل دراتلو قابل زوم کدا خزوي مخکې صفائی پکار ده دا زه د جیل نه نوزم خلق به بیا وایي چې مړه خو دا خو ګناګار سړی و دا په یو جرم کې هلته ګیرو خو بادشاه به مهربانه شو نو بس را خلاص کړه نور دا خو مجرم سړی دی دا مجرم دی نه زه داسې نه وځم د جیل نه دا معمولی عظمت خو نه دی که نه او د دې عظمت نبی علیه الصلوۃ والسلام از خود اعتراف وکړو چا خو ته تپوس نه وکړی په دغه وخت کې څو بني اسرائیلو خلک خو نه وناست چې هغه خوشحالول دا د نبی علیه السلام عظمت دی حاجی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت دا ما په خپل کتاب کې دا اشاره د لیکلي دا چې ګورې نو بیا به تاسو پته لګي سیرت باندې چې کوم خجی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ او نه دی یو امت مگر تیر شوی دی په هغې کې یو یرونکی اوس دا چې د هر امت نه مراد کم امت دی څومره خلکو څومره زمانه او څومره علاقه او څومره قوم دا الله تعالی ته علم دی دا الله تعالی ته علم دی ورنه یو زمانه خو داسې تېره شوه چې کافی زمانه تیره شوه او پیغمبران نو راغلي لکه په بني اسرائیلو کې د عیسی علیه السلام او د رسول الله وسلم په منځ کې څومره وخت او د بني اسرائیلو نه علاوه پر عربو کې او یا زمونږ په دې وطنونو کې څومره زمانې تیرې شوې بد دا د الله تعالی علم دی چې امت په دغه وخت کې کم یو ته ویلی 1000 کالو ته ویلی دی 2000 کالو ته ویلی دی لږو ته ویلی ډېرو ته ویلی دی بد دې کې مونږ نوره خوا نه پوهېږو اخوا زمونږ وزر سوځي ها خجین و ای یکذبوک او کدا خلق تا دروغجن کړي نو په دې مخه پکېږي ځکه چې فقط کذب الذين من قبلهم دروغجن کړي او کسان چې دین مخکې پیغمبران دروغجن کړي او پیغمبران ولې دروغجن کړي نو ولې هغه څه دلیل ملیل نو پیش کړي ورته ولې نه دلیلونه خو ډېر شی خو دې منل نه جاءتهم رسلهم بالبينات راوړي دي تر دې رسولانو ښکار دلیلونه راتلی کړي په بیناتو نه راتلی په خپل خپو کول په بیناتو نه کول دا خلک د رجاء ترجمه سره عجیبه کوي ها جی و جاءتهم بالبينات راتلی وته وکړه په دلیلونو راتلی په څه کول په خو په خپو به راتله کول نو اوس په گاډي کې راځي په پیاده به راتله به په خپو کول خو راوړي ورته څه دا جاء لازم نه بیا متعدی شو کنه چې با پیراله خو متعدی شو کنه هر فعل لازم په حرف جر متعدی کیږي دا بدل په مهدات النحو په کافیه کې راشي ان شاء الله خجی
جاءتهم رسلهم بالبينات راوړیو دوی ته د دې پیغمبرانو ښکاره دلیلونه. اوس د ښکاره دلیلونه ته سوچ کوه، د ښکاره دلیلونه چې پیغمبرانو راوړي نو دا به څنګه وو؟ نو دومره خو پې تم پوهېږي چې دا به څنګه وو. پیغمبر چې خلکو ته ښکاره دلیلونه راوړي نو د پیغمبر هغه ذات او د هغه ژوند، د هغه کردار، د هغه رویه، د هغه ناسته پاسته، د هغه خبرې، دا ټول دلیلونه وو که نه؟ د هغه ملګري، د هغه خوا و شا ماحول، دا ټول څه وو؟ دې کې د انګې ډېره زیاته ده، چغې وباسي دا شی. نو دا څه دي؟ دا دلایل وو که نه؟ د پیغمبر په ژوند کې بې شمېره دلایل دي که نه؟ د پیغمبر ژوند څه دی؟ د پیغمبر ژوند رویه، فکر، سوچ، ناسته پاسته، خبرې، رویه، فیصلې، دا ټول دلایل دي که نه؟ دا بالبینات ښکاره دلیلونه د پیغمبر په دې ژوند کې، او هغه دلایل هم دلایلو چې الله تعالی ولا د معجزې په طور باندې ورکړل، معجزاتي دلایل، کومې معجزې چې حسي معجزې وي او یا عقلي معجزې وي، چا کومې معجزې ولا ورکړي. موسی علیه السلام ته الله تعالی څونه معجزې ورکړي، نو هغه خو پکې وی خو د دې نه علاوه هم د په ژوند کې بې شمېره دلایلو. وبالزبر یو کتابونه، صحیفې، وبالکتاب المنیر، او کتاب چې هغه ډېر ښکاره کوونکی او حق لره رڼا کوونکی او ماحول رڼا کړی و. منیر چې کتاب راغی نو رڼا شو لکه لایټ چې ولګي. نو زبور او کتاب منیر، نو چاله زبور ورکړي او چاله څه ورکړي؟ کتاب منیر ورکړي. دا د ټولو پیغمبرانو تذکره شو کنه. او داسم کې دی چې هغه یو پیغمبر ته زبور هم ملاوي او کتاب هم ملاوي، لکه موسی علیه السلام مبارک وي صحف، نو هغه ته تورات هم ملاو دی او د صحف لفظ هم نلته، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. نو مطلب دا دی چې زبور به بیا جدا کړي کتاب نه. نو مطلب دا دی چې کتاب هغه ته وایي چې پای کې احکامي شرایع پکې، او زبور دې ته وایي چې پای کې وعظونه یې، نصیحتونه یې، اذکار یې پکې. لکه فرض د زبور د حضرت داود علیه السلام چې وو، نو احکام خو په تورات کې وو که نه؟ داود علیه السلام خو تورات باندې ایمان وکړه، ځکه چې بني اسرائیلو پیغمبر وکړه، تورات خو د هغې دپاره د احکامو کتاب وکړه. نو تورات هم و، زبور هم. نو هغه زبور څه و؟ مناجات و، دعاګانې وې، اذکار و، تسبیحات و. خجی ثم اخذت الذين كفروا بیا ما ونیوله کسان چې کافرانو، نو فکیف کان نکیر، نو څنګه دی زما عذاب، څنګه مې ونیول بیا چې پیغمبرانو خبره نه منله. نو دې مکې والا ته وایي چې څنګه هم خوښه ده. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. اوس دلته دې ته ګوره بیا هم هغه مضمون دی، خو په یو بل انداز کې دی. اختلاف د انسانانو مخکې مو وما یستوی الاعمى والبصیر، انسانان ټول برابر نه دي. دلته بیا وایي یوازې انسانان نه، د دې کائناتو کې او دا نور څیزونه هم برابر نه دي. دا د کائناتو ټول ته چې ګورې نو دی کې د غرونو د رنګونه هم برابر نه دي. حاجی دا شینکي چې د ځمکه را زرغونې دا هم برابر نه دي. دا میوې چې دا ونې بوټي نیسي دا هم برابر نه دي، بلکې د یو بوټي میوه هم برابر نه وي، په رنګ کې، په خوند کې، په پخوالي، په دې کې برابر نه ده. د یو باغ میوې چې کوم دي نو هغه هم د یو بل نه بدلي. نو اوله خبره خدا شو چې دا بیا هغه رنګارنګي ده. خو بیا د دې نه بیا وروسته یو خبره بل طرف ته روانه ده. هغه طرف ته دا روانه ده چې عام انسانانو کې هم رنګارنګي ده، او خبره بیا د کتاب وراثت لږي، او وراثت کې اولنی وراثت چې دی د هغې پوره حق ادا کول د هغه چا نه ممکن دي چې کوم په کتاب باندې پوهېږي. نو اهل علم ته نه مراد دي. نو پته ولګېده چې د اهل علم هم مختلف قسمونه دي، د دې کې هم رنګارنګي ده. داسې هم نه دي چې ته به وایې چې دا ټول اهل علم دا یو شانتې خبره ولې نه کوي، دا یو انداز ولې نه اختیاروي. ما ته یو ملک بابا زموږ رشته دار، نو ما ته وایي چې دا زموږ امام چې کوم دی نو هغه امام چې و هغه به وایي ولضالین، نو داسې به یې کړم. نو ما ته وایي دا نور مولیانې داسې ولې نه وایي؟ دا خو دا نور داسې نه وایي. تاسو به خبره پوه شوي. نو هغه ته مې د په دې سا کې بس مسله نو دا ضروري ده چې بل سړی هم داسې ووایي، په دې نه پوهېدو. ښه سړی و، الله دې وبخي.
خو دا نور خو ولد ضالین داسې ووایي او دا وایي چې ولد ضالین هغه به پکې دا ساره سي وایي دا نور مولیان د ده په شانتې ولې نه وایي خجی نو دې ته تمهید دی او دا تمهید څنګه دی دا وایه د پیغمبر نه بعد څنګه شو وایا د پیغمبر وارثین خو علما دي که نه دا ترتیب باندې پوهېږي په دې ربط باندې چې د توحید نه خبره رسالت ته لاړه د رسالت نه خبره اهل علمو ته لاړه نو په دې وجه لاړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم وارثین خو علما دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد خدا ټول امت دغه وارث دی دی وړو نن څه شور کړی دی علي ورشه که نه تاسو متوایه که نه ضروري دی چې زه به ورته وایم نو وارثین د پیغمبر د امت ټول وارث دی یعنی امت به حیثیت مجموعي ذمہ دار دی د ټولو کارونو چې کوم پیغمبر کول د دې وجه نه امت معصوم دی د امت د عصمت دلیل څه دی معصوم خو پیغمبري بل سړی خو د پیغمبر نه بعد معصوم نه او امت معصوم دی نبی علیہ السلام فرمایي لا تجتمع امتی علی الضلاله امت به په ګمراهۍ نه راجمع کېږي نو دې معنا دا چې امت له نبی علیہ السلام عصمت ثابت کو نو ځکه دا امت په حیثیت مجموعي د پیغمبر وارث دی نمبر 1 بیا پر امت کې اصل بیا د امت په پیغمبر سره د ربط یعنی د امت پر د پیغمبر سره د ربط تړي څوک دا امت پر د پیغمبر سره تړلې څوک ساتي دا ربط به د پیغمبر او د امت په منځ کې څنګه جوړیږي نو دا د اهل علم کار دی چې دا اهل علم به د امت د پیغمبر سره مربوط ساتي په څه وجه به مربوط ساتي د تړلو ذریعه څه ده وایي د تړلو ذریعه دغه د الله تعالی کتاب دی او دغه علم دی که نه وانما ورثوا العلم د علم په بنیاد باندې به دا امت دا علما به لګي او دا امت به د پیغمبر سره مربوط ساتي انما العلماء ورثة الانبیاء انما لم يورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم نو پیغمبر او د امت په منځ کې چې رابطه ده نو دا رابطه او د دې رابطې بنیاد چې دی هغه دا علم دی او دا علم د څه شي دی د کتاب او د سنت دی او د دې علم وارثین څوک دي د دې علم حاملین څوک دي هم دا اهل علم دي که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یاخذ هذا العلم من كل خلف عدوله دا امت به داسې چې د دې امت کې هر راتلونکي خلک به د مخکینو خلکو نه چې کوم علم علي نو هغه راتلونکي به هغه خلک چې هغه په دې امت کې عادلان خلک یاخذ هذا العلم من كل خلف عدوله رستنو خلکو کې چې کوم عدل والا خلک دی هغه به دا علم اخلي او هغه به څه کار کوي نو ينفون عنه تحریف الغالین غلو پرست خلق او افراط و تفریط والا خلق چې په کتاب کې او په سنت کې د پیغمبر او په وحی کې کم تحریفونه کوي نو دا به ختمي وانتحال المبتلین او باطل پرست خلق چې ځان ته د علم ګمان کوي چې مونږ هم اهل علم یو مونږ په شرا پسې شي نو دا غیغه نسبت به ختمي انتحال نه ته باطل پرست ته باطل طرف ته خلق بوزي دا رد بکي من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي اتى بالبدائع دا د دین کار دی چې ته د هر بدعت او د هر ظالم هغه پرده به ماته کشف العیب عن كل کاذب سړی دروغجن دی د قرآن او د سنت خو نوم اخلي خو خلک بېدینۍ طرف ته بوزي نو دا د اهل علمو ذمه داري ده چې هغه به څه کوي کشف العیب هغه به خلکو ته راښکاره کوي دا عیبجن دی دا غلط دی اولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دین الله من كل جانب دا رجال مسلمون مؤمنون غواړي کدا چې نه وي نو بیا به دین ټوټې ټوټې شوی وي نو هر چا به یو سره د اهل علم ولې دا د جرح او تعدیل بحث ولې کوي د جرح او تعدیل بحث ولې کوي خلک دا محدثینو چې دا د جرح او تعدیل بحث کړی دی دا سړی ټیک دی او دا غلط دی دنه حدیث اخله او دنه ماخله او چې د پلار خبره براله نو پلار به باره کې هم خبره کوله د امام بخاري استاد علي ابن المدینی دروازه چاوړه بوله سړی پسې راغی وایي ستا پلار خلکو ته حدیث بیانوي دا راته ووایه چې ستا پلار په حدیثو کې ټیک دی نو هغه داسې ښکته ښکتل وی د بل چا نه تپوس وکړو نو هغه وی نه تا نه تپوس کوم وی نه د بل چا نه تپوس وکړو
دا د بل چا نه تپوس وینا ستا نه تپوس کوم چې ستا پلار په حدیثو کې مضبوط دی ثقه دی عادل دی ثقه دی نو دا ثقت یې وکتل وی هو الدین خبره د دین ده او لیس بثقة لیس بذاک پلار مې داسې ټیک نه دی داسې پلار مې داسې د حدیثو قابل نه دی چې خلکو ته حدیث بیان کړي دا په دنیا کې څوک کولی شي دا دې چې وایي دا حدیث خلکو ته داسې ویلي دی او داسې ویلي دا خو تباه شوي دي خدای تباه کړي دي داسې ظالمان دي دا چې په حدیثو باندې ردونه کوي او دا خیال لري چې د حدیث جوړې بس هسې خلکو یو بل طرح واورول او بیا هسې نه چا ضبط کړه او نه چا واوره زمونږ او ستاسو په شانتې خلک وو بس بیا خلکو ته خبره نیمه یاده کړې وه نیمه نه یاده کړې وه خلکو ظالمان دي دا دې باندې خلکو عمرونه ټول ختم کړي دې باندې خلکو خپل ټول صلاحیتونه ختم کړي ټول ژوند یې دې دپاره وقف کړی دی داسې ټوکې خو نه وي چې دا حدیث داسې مې عدول ينحون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاهلین جاهلان خلک چې پوهېږي نه وایي زم پکې داسې آیت معنا به ول نه ورځي بغیر چې د اردو ترجمه یا د انګریزي ترجمه لاندې لیکلي نه نو هغې به د آیات ترجمه نشي کولی او خلکو ته وایي زما هم پکې یو رایه ده ته څوک یې چې ستا پکې رایه ده ستاسې حدود اربعه دي حدیث الفاظ به تا ته نه دي معلوم روایت درته نه دی معلوم د حدیث نه خبر نه که دوه ټکي درنه چا تپوس وکړو بیا تا خو پته نشته وایي زما هم پکې یو رایه ده وایي ولې زه پکې رایه نه لرم څه نه د داسې جاهلان چې پکې رایه لري تعویلونه کوي په آیتونو او په حدیثونو کې نو اهل علم به دا عدول دغه ته وایي دا علم داسې آسان کار نه دی چې علم دې زده کوو په خلکو په سټونو سورلي کوه خلک به لاسونه ښکلی او په شا به دې ګرځئ دا چل نه دی دا ډېر ګران کار دی د دې تقاضې به پوره کوي او وروستو بیا خبره راځي دا ځکه زه تا ته وایم چې دا تمهید دی دا وروستو د آیاتونه ډېر ګران دي او دې باندې ما ډېر ځان ستړی کړی دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا دا څه ټوکې نه دي دا سرسری به پې نه ځي دې باندې ښه جوور ځان پوهې هغې طرف ته تمهید دی اوس الم تر ان الله انزل من السماء ماء ولې ته نه ګورې چې الله تعالی راکوزوي د بره نه اوبه د وریځو نه فاخرجنا به ثمرات نه موږ راوباسو په هغې باندې میوې مختلفا الوانها چې د هغې رنګونه مختلفي رنګونه صحیح مختلفي د کیلې رنګ او د مالټې رنګ او د خربوزې رنګ او د هندوانې رنګ او د سټرابري رنګ سټرابري یو مولوي صاحب دی په کراچۍ کې هغه وایي دا سټرابري زقوم دی وایي زقوم دی وایي ځکه د دې په انګریزۍ کې نوم دی په دغه کې نوم نشته په اردو کې نوم نشته نو دا خبره د نومونو د وجې نه ده دا خبره په نومونو باندې ارامه ولالی دا اوس وګورو دا کم قسم خلک وایي دا زقوم دی خجی مختلفا الوانها دا غیر رنگونه بدل دي نو د انسانانو رنگونه او خویونه او فکرونه بدل دي خوندونه هم بدل دي او یوازې میوې نه او وګوره یو شانتې دي نو ته به وایې چې مړه نو یو کتاب وایي او دا بدل دي نو ما دا وکیلان چې یو کتاب وایي او په دا بارونه دا ارګومنټ کوي یو وایي دا د وجلو دی او بل وایي دا د وجلو نه دی نو دا هم یو کتاب وایي او د ججانو هم یو کتاب ویلی نو یو جج فیصله وکړي د پاسه په بل راشي هغه وایي نه مړه وایي دا غلطه فیصله کړې ده بل په بیا راشي وایي نه مړه ټیکې کړې ده نو ده هم یو کتاب ویلی دا عام خلک عجیبه اعتراضونه کوي دا یو قرآن دی وایي دا یو شانتې بل شانتې وایي نو دا خو د هر څه داسې دي دا ډېر د انجینرینګ دا هم یو شانتې کتابونه ویلی خو یو شان کور جوړوي او بل شانې جوړوي یو شان نقشه جوړوي او بل جوړوي دا د ډاکټرۍ کتابونه خو ټول ویلي خو یو وایي دا ولا ښه دی بل وایي دا ولا نه دي ښه حاجي یو وایي دا دې خوري بل وایي دا دې نه خوري یو وایي د دل اپریشن کوو بل وایي چپ شه نه کوو وایي دا ته کوم خر لتلی وي بل ډاکټر ته خر وایي دا ته کوم خر لتلی وي لکه خر خو ته مه وایه که نه پوهېږه دومره خو پوهېږه خو دا ته ډېر زیات پوهېږې نو خر ورته څه لوی او بیا ویره پر علماو کې اختلاف دی والله چې په دې نورو خلکو کې کوم اختلاف دی که نه دغه اختلاف نه خو بالکل به خولې له راشي الټۍ به دله راشي علماو کې هم اختلاف دی مولانا عنایت الرحمن صاحب به وي ما ته چا وایي چې په دې علماو کې اختلاف دی ما ورته وایي چې اختلاف خو خلکو زده کړی د علماو نه دی اختلاف زده کړی ته د علما نو اختلاف ته د کوم دی نه زده کړی دا خو زده کړی د علماو نه دی خبره باندې پوه شوې خجی
فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها نمون روباسو د دې اوبو په ذریعه باندې اوبه دغه یو اوبه دي نو بد دا یو اوبه دي نو د سټرابري رنګ سور دی او د هندوانې هغه شین دی او د ټماټر هغه سور دی او د باتینګن هغه تور دی نو دا ولې نو بس دا ته په سر باندې بلې دړي سر د دیوال راچوه چې څو پورې پوه شوی نه هغه پورې جاړه خو بد دي نو داسې دا یو اوبه دی او یو ځمکه ده او یو موسم دی خو د یو بل رنګ دی او د بل رنګ دی نو بد داسې دي نو خجی رنگارنگی د پدې کائناتو کې ومن الجبال او د غرونو نه جدد خطونه دي کرخې دي دارې دي لارې دي داسې کرخې پېژنې داسې پدې لرګو کې هم داسې لارې داسې که نه په دا لرګې چې ته وګورې پدې کې تنې داسې لارې جوړې شوي او پدې غرونو کې هم داسې پدې چین کې داسې غرونه دي که هغه تصویرونه تاسو پدې دغه کې وګورئ پدې ویډیوګانو کې داسې سره او تور او عجیبه ته به وایي چې رنګونه یې ولا اوس تازه ورکړي دي داسې تازه رنګونه یې حالانکه دا چېرته دا پیغمبر علیه السلام کوم ځای لیدلي په مکه معظمه کې به مسجد دا خو مکي صورت دی که نه دا په مکه معظمه کې نبي علیه السلام کوم ځای کې داسې غرونه لیدلي وو هغه په چین کې چې د چین هغه غرونه نبي علیه السلام لیدلي وو چې وایي چې داسې پکې تورې دارې دي دا خو تام نه ولیدلي سپور دا اوس څو کال 2-3 وشو چې هغه تصویرونه راغله او پرې دا کې خلکو وکتل چې هلکه داسې عجیبه دارې پکې دارې او پیغمبر علیه السلام کوم ځای کې ویلي وو دا خدای کتاب دی که نه ومن الجبال جدد بیض او د غرونو نم جددون د جدتون جمع ده جدا دارې ته وایي لارې ته وایي طریقې ته وایي داسې چا کرخي پکې خجی بیضن چې سپین دي وحمر او سره دي او مختلف الوانها چې سپین دي نوم رنګونه مختلف دي او چې سره دي نوم رنګونه مختلف دي پرې سور کې هم به شمیر رنګونه کنه پرې سور کې هم ډېر رنګونه سور وته وای خو پرې سور کې هم لایټ او ډارک یو بالکل داسې تیز هغه پکې می سورم پکې مختلف الوانها مختلف دي رنگونه دي وغرابيب سود او تور دي او تک تور اسود غربيب وي عرب کې وي غربيب غراب دي غراب دي کارغه ته تور وي نو دا تورواله د کارغه نه جوړ دی کدا کارغه د تورواله نه جوړ دی زه دا اوس ګوره وسره جی دا یو جمله تاسو ته ما ویل کنه مطلب مې پدې کې دی چې لفظ مخ کې دی که اسما مخ کې دي نمونه مخ کې پیدا شوي دي که لغت مخ کې پیدا دی نو لغت مخ کې پیدا دی که نوم مخ کې پیدا دی نو د دې معنا دا شو په نورو الفاظو کې چې غراب کارغه مخ کې تور دی که تور مخ کې دی تور مخ کې دی نو کارغه ته تور په دې وجه ویلی شوی دی او کنه کارغه مخ کې دی نو د تور ته په دې وجه ویلی شوی دی تور چې دا د کارغه په شانته دی بد دا حساب ځان له بیا کوه ګورئ بیا دلایل وایه ورسره دا ځان له یو علمي هغه ده مباحثه ده وغرابيب سود او تور دي خو تک تور اسود غربيب ومن الناس والدواب والانعام او د انسانانو نم داسې دي انسانانو کوم څنګه دي د جدید دغه والا چې کوم دي کنه نو دی د انسانانو اوه کیټیګریز پکې جوړ کړي دي جی اوه کلاسیفیکیشن یې پکې کړی داسې دا درجې پکې جوړې کړي د رنګونو په لحاظ سره نو اوله درجه دویمه درجه دریمه درجه دا د یورپیان دي پوه شئ په دریمه درجه کې پکې زمونږ خلک هم زمونږ دا د شمال دا زمونږ دا طرفونه هم پکې شامل دي لکه دا هم سره سپین دي لږ پښتنو کې سره سپین زیات دي پوه شئ په خبره او څلورم او پنځم پکې بیا د خوا داسې ځنو بس بیا چې هغه افریقې ته رسي نو هغه پکې بیا اووم دی نو دی په دې کې دا رنګونه مختلف دا اووه درجې پکې جوړې کړي دي نو انسانانو کې هم داسې دي ومن الناس والدواب او په څاروو او په ځناورو کې هم داسې دي دواب دابه نخره قچرې اسونه هندوستان کې چېرته یو عالم و انګریزانو په زمانه کې نو هغه انګریز ته تپوس کوي یاره موږ د انګریزان ټول سره یو او تاسو د مسلمانانو سره تور یو څه سپین یو څه خړ یو څه برګ څنګه یې نو د دنیا سره یو رنګ هم نه دی دا ولې نو هغه ورته وی چې زموږ مثال له اسونو دی اسونه څه سرې څه تورې څه سپینې څه برګ بروږي او ستاسو مثال له خرو دی خره ټول په یو رنګ دي پوهېږې په خبره باندې زه ته بل سوال وکړم
ومن الناس والدواب والانعام او د ساربونا مختلف الوانه كذلك مختلف دي د دې رنگونم داسي اصل کې خلک ځنی وي دا جدادون د جداتون جمع د جدا وي دا غزنګلي خره هغه کرخه ته وي هغه زیبرا نه چې کوم صحیح اسپینو برګ داسي لارې پکې لارې پکې تری داسي وي دا غیر د کرخه ته شوی وای دې کرخه ته جدتون بنیادی ته ورده یا د پښو دې کرخه ته د پښو په املا کې دا کومي کرخي وای اصل کې د جدتون دغه کرخه ته وای نو مطلب دا دی دغه کرخي دی او دام کرخي دی رنگونه خاجي وحمر مختلف ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك هم دغه شان انسانانم دغه شان دي اوس په پوښوي دومره مثالونه د تووي چې دا څومره د مختلفونه دي ارس رنگونه مختلفونه دي مزاجونه خوندونه دا ارس مختلف دي د میوه د جنسونو د نباتاتو د جماداتو نو كذلك د انسانانو دغه شان اختلاف دي انما يخشى الله من عباده العلماء بشک یریږي د الله تعالی نه دغه بندگانو کې اهل علم سو چې الله تعالی پیژني ان الله عزیز غفور بشک الله تعالی غالب هم دی او بخون کې دی انما يخشى الله من عباده العلماء په دې سیاق او سباق کې د بعض خلکو دا خیال لري چې د دې علماو نه مراد د ساينس او د ارکیالوجي او د جیالوجي او د جغرافیه او د اهل علم ته مراد دي ویغه نو هغه یریږي د خدای پاک نه ټول یریږي نو آینسټاین د خدای نه یریده نیوټن ته یریده نو دا ټول ساينسدانان راواله دا چې څومره ساينسدانان دي دا د معیشت ماهرین دي دا د سیاست ماهرین دي نو دا خو بیا ټول بیا پکاره دا د خدای نه یریده نو د خدای نه یریده نو دا ټول مؤمنان او مسلمانان وي نو دا څونه دي په دې کې مسلمانان او مؤمنان په دې وجه باندې څوک حاجی دینه مراد دغه علما نه دي مراد د ساينس علما ته نه مراد دي هغه اهل علم ته نه مراد دي چې هغه د الله تعالی معرفت ورته حاصل دي خو بل طرف ته دام وای روح المانی وای چې د دینه د صرف او د نحو ماهرین هم نه دي مراد کستا د خیال زبه پکې وایم چې په دې کې د صرف او د نحو ماهرین مراد دي چې په صرف ډېر خپويږي ټول عمر صرف وي در صرف کردی عمره عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را په صرف کې د عمر صرف کو او په نحو کې ور محو شوي الله دې ډونه پیژند په منطق کې لاړې ډوب شوي په خبره باندې پوښي زمونږ استاد دی الله تعالی دې خصاتی نو اشاره نه کوم ځکه چې چرته کې بیا را نه خپشي نو بس منطق او منطق نو ما ته ځلوي په طالب علم په زمانه کې چې کله ماته د منطق سبق وي نو ما سوچ کو چې د اوس د قران او حدیث ته څنګه راواړو دا قرآن و حدیث خو لږ ووایي لږ ټول به منطق کې ټول نو ما ورته وایي چې مولوي صاحب ما ته ترجمه شروع وکړه ما ته وایي ستا په شان ته یو مرکب به هغه معنی جاهل مرکب هغه به مرکب جاهل به نه وي که نه ځان به هم ساته وایي ستا غو یو مرکب و وایي ما ته وایي چې ما ته ترجمه شروع وکړه وایي چې ما ورته ترجمه شروع وکړه نو وایي چې په دې الحمد کې مو ته د محملې قدمایي شروع کړې که نه وی بس د سړی نه بیا سبا له بیا رانغی نو ما ورته وایي چې دا راته ووایه مولوي صاحب چې پیغمبر علیه السلام چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق ته قرآن څنګه ویلی و په الحمد کې ورته محمله قدمایه ویلې وه نو بیا راته وایي مرکبه وایي ته جاهل یې نو ما وایي ما ته داسې قرآن ووایه څنګه چې پیغمبر علیه السلام ابوبکر او عمر ته ویلی ما ته پکې دا محمله او قدمایه او دا منطق او دا موجبي جزئي او سالبي کلیه پکې راته مه وایه د دې نه بغیر راته ووایه نو وی نه وی راته نو دا عالم نه دی مراد چې ټول عمر منطق ویل دی دا عالم نه دی چې ټول عمر صرف وي او قرآن نه ځان نه خبري چې ټول عمر نحو وي او د قرآن نه ځان نه خبري دا څنګه علم دی او د خیال زم عالم یم نو دیم د خدای نه یریږي اما د خدای نه سو یریږي چې خدای پیژني نه چرته قرآن نه راغسته چرته حدیث نه دی راغستی او چې قرآن او حدیث کوی هغه ته خون وي دا په چکه سره او په مارتون کې دا طریقه و الته چې په طالب وکنه نو هغه به منطق چې به وي نو هغه ته به طالب وي او چې په قرآن وي دا خون دی چې په حدیث وي دا خون دی نو دا کم قسم نه دا خدای خبر چې دا سب بهرحال الله دې وستولو بخینو علم خدای ته وایي چې قرآن او سنت نه زده کنه تاسو علم د کم نه ته خدای نه څنګه یریږي خدای نه یره خدای معرفت غواړي نو معرفت خو په قرآن کې ملاويږي د خدای معرفت کم ځای ملاوي منطق کې د خدای معرفت ملاويږي
یاره زه د ټولو منطقیانو ته یو سوال کوم یو سوال تپوس نه کوم دا د ما دا سوال د ټولو منطقیانو ته ورسوي ورته ما له دې جواب راکړي دا قضیه چې کومه ده قضایا ما خو دا منطقه دا خیالي او دا سلم او دا بلا بتر لولولم دي په دې موږ وخت دا څنګه چې نه مې دل ولول حاجی مولا حسن مل ولولې سلم مل ولولې مبزي مل ولولې په خبره باندې پوښتنه دا څنګه چې نه مل ولولې خدا تاسو کوم چې په حملیاتو کې او په شرطیاتو کې یو سوال په حملیاتو کې کوم او یو په شرطیاتو کې کوم په حملیاتو کې دا سوال کوم چې په حملیاتو کې قضیه د سنه جوړیږي د صغرا او د کبرا نه ټیک شو او په شرطیاتو کې قضیه د سنه جوړیږي د مقدم او د تالی نه زما دو سوالونه دی یو د صغرا او د کبرا په باره کې او یو د مقدم او تالی په باره کې دا راته وایي چې صغرا لفظ مؤنث دی که مذکر مؤنث او کبرا مؤنث دی که مذکر مؤنث نو دوه مؤنث یو ځای شي نتیجه ورکوي نو ته په حملیه کې ما ته وایې صغرا او د کبرا ده او دغه نتیجه ده نو دوه مؤنث یو ځای شي نتیجه ورکوي په شرطیاتو کې یو مقدم او بل تالی دی مقدم مذکر دی او تعلیم مذکر دی دوه مذکر چې یو ځای شي نتیجه ورکوي نو ستا خو مقدم او تالی او صغرا او کبرا او حملیه او شرطیه خو د پاواش وي د دې جواب مال راوړه دا به منطقانو لازم دی چې مال به دې جواب راکوي په سوال زما ورسېدی مقدم او تالی چې راجم شي نو وایي نتیجه ورکوي نو مقدم مذکر دی او تعلیم مذکر دی نو دوه مذکر خو نتیجه نه ورکوي او صغرا مؤنث دی او کبرا مؤنث دی په حملیاتو کې نو صغرا او کبرا چې جمع شي وي د نتیجه شو نو صغرا او کبرا خو دواړه مؤنث دي نو د دوه مؤنث په اجتماع کې نتیجه د کم ځای نه راغله پاواله کیای ګډه وډه ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك د دې رنگونه مختلف دي انما يخشى الله من عباده العلماء منطق باندې خدای نه یادېږي په منطق باندې ته د خدای نه نشي یاري منطق کې د خدای معرفت نشته وی وای دا څنګه هم چې مې امام ویلي دا ټول مې ویلي دا پورا کال مې ولا ورکړو قاضي او صدرا او دا امور عامه او خیالي او دې مې ټول کال ورکړو دا څنګه چې وای خو ایمان به مر عمر ولا ټول مو ورکړو بل کار نه کوي مقدم او تالی زوته او نتیجه اډ ورکې نه څه لګي ټول پاوا لګي فضل صغرا او کبرا جمع کوي نتیجه څه ګړې وړې وي صغرا کبرا ودا صغرا او کبرا نتیجه انما يخشى الله من عباده العلماء یو تعویل دلته کې د امام ابو حنیفه نه نقل له د عمر ابن عبدالعزیز نه نقل له رحمه الله او د حسن بصری نه نقل له بنیادی طور باندې تفسیر نقل کړی دی کشاف هم نقل کړی دی پوه شئ په خبره باندې تفسیر قرطبی هم نقل کړی دی غالبا مدارک هم نقل کړی دی فتح القدیر هم نقل کړی دی درې څلور تفسیرونه نمونه مې راته واغستو او تعویل د چا دی د امام ابو حنیفه نه نقل دی د عمر ابن عبدالعزیز نه نقل دی د حسن بصری نه نقل دی هغه څه دی چې انما یخشى الله من عباده العلماء دا ذکر ته وایم چې بعضې کسانو یو تفسیر نوی تفسیر دی فاضل السامرای ښه کتابونه لیکي هغه د قرآن مجید بعض اعجازي او بلاغي پهلوګان هغه ډسکس کوي او هغه باندې بحث کوي خبره باندې پوه شوي نو هغه لمحات بیانیه او بل داسې د هغه یو څلور جلده په د قرآن مجید په د بلاغت باندې د هغه یو رشته نو هغې کې هغه لیکلي دي چې دا چا ووي چې انما یخشى الله من عباده العلماء نو کافر شو نو ما په خپل کتاب په حاشیه باندې ولیکل چې دا خو عمر ابن عبدالعزیز هم دا قرات دی دا خو د امام ابو حنیفه قرات دی دا خو د حسن بصری قرات دی دا قرطبی ویلی دی دا خو مدارک ویلی دی دا خو فتح القدیر ویلی دی انما یخشى الله نو د یخشا ترجمه به څه کوي وی چې د یخشا ترجمه دغه وی دا تفسیر قرطبی تعویل کوي وی د یخشا معنا دا ده چې څوک د چا نه یریږي نو د هغه تعظیم کوي نو دلته کې لازم د خشیت مراد دی نو معنا دا ده چې انما يعظم الله من عباده العلماء الله تعالی د بندگانو کې د علماء عزت کوي د علماء تعظیم کوي بندگان ټول بندگان دي علماء هم بندگان دي خو الله تعالی د بندگان د خپل بندگانو کې د اهل علم احترام کوي
د خدای په نس قابل احترام دي. نو کم خلق قابل احترام دي چې ټول عمر نحو زوتی، ټول عمر منطق زوتی او ټول عمر صرف زوتی؟ کنه هغه علما قابل احترام دي چې قرآن زوتی، حدیث زوتی او د دین کار کوي، الله د دین د غلبې کار کوي، خلق دین طرف ترابلی، پیغمبرانه کار کوي. خجی دا مطلب شو انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت د عبدالله ابن مسعود خبره ده، وليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. علم دې ته نه وایي چې تا ته خبرې ډېرې معلومې دي، علم دې ته وایي چې ته د خدای نه یریږې که نه. عبدالله ابن عمرو ابن عاص یو روایت دی طبرانی کې نقل شوی دی، هغې کې فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې قلیل الفقه خیر من کثیر العباده. په دین کې لږه غوندې جوره پویم د ډېر عبادت نه بهتره ده. نفلي عبادتونه ډېر کې د هغې په ځای په دین کې جوره پویه حاصله کړه. وکفا بالمرء علما اذا عبد الله. هغه سړی عالم دی چې د خدای بندگی کوي، د خدای بندگی وپېژني، په دې پوهېږي زه بنده یم او رب د عبادت لایق دی، دا عالم دی. وکفا بالمرء جهلا اذا اعجب برأيه. هغه سړی غټ جاهل دی چې هغه ته ځان د ټولو نه غټ سړی ښکاري، غټ پوهه ورته ښکاري، د ټولو نه غټ د عقل کټوی یم، عقل کلیم. انما الناس رجلان. انسانان دوه قسمه دي، مؤمن و جاهل. یو مؤمن دی او بل جاهل دی، یو مؤمن دی او بل کافر دی. دلته د کافر په ځای و د جاهل وي. فلا تؤذي المؤمن. نو مؤمن ته ضرر مه رسوه. او ولا تحاور الجاهل. او د جاهل سره من خلا، د جاهل سره وړ پړ مه کوه. یا ولا تجاور الجاهل. د جاهل په ګاونډ هم مه کښېنه، جاهل سره خوا کې هم مه کښېنه ځکه ته به هم جاهل شي. نو دا خشیت. قلیل الفقه خیر من کثیر العباده. زمون خلکو خدا مشوره کړې ده، علم لږ او عمل پې ډېر. نو ما چې علم لږي نو عمل به پې څنګه ډېر کې؟ سایکل چل در نه درځي او بس ورسور شه چې سټ دې مات کړي. نو چل به مخکې زده کوې که سپیډ به مخکې وی؟ نو نه وی علم لېر او عمل پې ډېر، علم لږ او عمل پې ډېر. چل در نه درځي نو سپیډ ډېر وه، دا مطلب شو که چې چل نه درځي نو سپیډ ډېر وه. دا کومه قصه ده؟ علم لږ او عمل پې ډېر. خجی ان الله عزیز غفور. بشک الله تعالی غالب دی، قوت والا دی، غلبې والا دی او غفور بخونکی دی. دا انسانان مختلف خلق دي، پوه شو په خبره باندې. نو دا اختلاف هم دی، د چا نه غلطي کېږي، کمزوري کېږي، نو د هغې الله تعالی بخښنه هم کوي. خو به هر حال اختلاف شته. ان الذين يتلون كتاب الله. خبر علماء او تتلی ده ویږي په خبره باندې کنه، علما پکې رااله بیا ورپسې بیا. او علما څوک دي چې څه وایي په مخه کافیه او شرط عجیب وایي؟ نه. ان الذين يتلون كتاب الله. بشکا کسان چې هغه لولي د الله تعالی کتاب، واقاموا الصلاه او منځ قایموي، وانفقوا مما رزقناهم او خرج کړي د هغه څه نه چې موږ وله ورکړي. دی وایي علما به خرج نه کوي. بعضې مال چا نه دا اورېدلی وایي به مولا سړي زکات نه کوي، و په پیغمبر هم زکات نه کېدل. دې څه مطلب دی په پیغمبر زکات نه وفرض؟ یو مولوي صاحب دی یو ځای کې حدیث لولئ جی، نو هغه په تقریر کې وایي په پیغمبر زکات نه فرض. نو په دې خبره نه دی پوه شوی چې خبره اصل کې وسه. زکات خو په هر چا فرض دی، زکات خو فرض دی، په ټولو مسلمانانو فرض دی، خو چا باندې هغه وجوب الادا شته او په چا وجوب الادا نشته. وجوب الادا خو فرق ته پکاره چې وپېژنې که نه. اوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زکات په نه دی فرض شوی، د دې معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام دونه پیسې ځان سره نه دي ساتلي چې کال پې تېر شي او د ضرورت نه ضایع دي چې زکات ترې ورکړي. دا مطلب یې نه و چې زکات پې فرض نه و، که دومره پیسې ورسره وی نو وی به چې نه نور مال راوړی و که نه زه خو به چاله نه ورکوم. د دې داسې مطلب هغه. نو بیا مطلب دا چې به مولوي صاحب هم به داسې مولوي صاحب سره که رسول ما دا په خپلو غوږونه اورېدلي دي، الله دې هغه سړی وبخي چې ما ته اورېدلي وی چې که د علماو پیزار نه دی سپلی د سرو زرو شي که نه هم به زکات اخلي. نو ما دا خو د دې معنا دا ده چې ته وایې چې بس دا خو نعوذ بالله خدای دې دپاره پیدا کړی دی چې بس دی به د خپل ډوډۍ مالک نه وي، خو بس ولې به علي
والله اعلم. نه وانفقوا مما رزقناهم، تم خرج کوه کنه لګ ته دا خرج تم کوه لګ نه کوه، خیر دی لګ کوه، داسې نه چې ډېر وکړي. الله تعالی سره د ډېر او د لږ خبره نه ده، الله تعالی خو اخلاص ته ګوري، ډېر او لږ ته نه ګوري. یو حدیث کې راځي سبقه درهم 100,000 درهم، 1 روپۍ د 1,00,000 روپیو نه نمبر ویوړو. نو صحابه تاسو کې څنګه ته نو دا 1 روپۍ چې ورکړه هم دغه ورکول شو، ډېر به مشکل ورکړه، او 1,00,000 روپۍ چې چا ورکول هغه 1,00,000 روپۍ نه زیات هم ورکول شو، خو هغه 1,00,000 ورکړي او د 1 روپۍ هم نشو ورکول، خو ورکړه. نو حالات ته ګوري، نو حالات کې 1 روپۍ الله تعالی سره دا نشته دی چې تاسو څومره ډېر ورکړي، نه په کوم حالاتو کې دی ورکړي او په کوم صورت حال کې دی ورکړي او په کوم انداز کې دی ورکړي، دې ته ګوري. نو انفاق دې ته نه وایي چې ته لکونه او کروڑونه خرج کړي، چې نشته لکونه او کروڑونه، نو 1 روپۍ 2 روپۍ خرج کړه، خو خرج خو کوه پرې خرج ځان عادت کا. وانفقوا مما رزقناهم، او دې خرج کې دا غسنه چې موږ ولبر کړي سر او علانیه پټو ښکارا چې د څه شي موقعي چې پټي نو پټي خرج کړي، چې ښکارې نو ښکارې خرج کړي. يرجون تجارت لن تبور، دې امید ساتي د داسې تجارت چې پای کې ګوره تباہی نشتا. الله تعالی سره چې څوک تجارت کوي کنه نو دې کې به نه رسول مال تباہ کیږي او نه به کې تاوان کیږي. تاوان ماوان دلته نشته، د دنیا په کاروبارونو کې تاوان او ګټه دواړه، او د الله سره په تجارت کې تاوان نشته. ليوفيهم اجورهم، دې لپاره چې الله تعالی دې له پوره بدلی ورکي، ويزيدهم من فضله، او دې له د خپل فضل نه زیاتم ورکي. انه غفور شکور، بشک الله تعالی بخون کړي او قدردان دی. قدردان دی، ته چې لږ ونیم سکے الله تعالی قدر کوي. د دنیا د خلکو په شان نه چې لږ ولا ورکې نو نه خوشاله او ډېر ورکې نو او ته خسړې نه، الله تعالی قدردان دی، قدر کوي. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق، او هغه کتاب چې موږ ته ته وحی کوو دا حق دی، او مصدقا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه، دا کتاب چې دی نه مخکې دی. ان الله بعباده لخبیر بصیر، بشک الله تعالی د خپلو بندګانو نه خبردار دی او لیدونکی دی. دا بندګان پیژني، چې پیژني چاله یو منصب ورکوي چاله بل منصب ورکوي، نو اوس بل چاله څه منصب ورکو، دلته دی امت له دا منصب ورکو چې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. دا خبیر بصیر دی کنه، بندگان پیجنی، بندگانو نه خبر دی، ورته ګوري. نو دا ويؤتي كل ذي فضل فضله، څوک چې د کوم شي لایق دی هغه ورکوي. نو ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بیا د مخ کتابونو نه بعد مونږه میراث کې ورکړي دا کتاب او دا قران هغه کسانو ته اصطفينا من عبادنا چې مونږ ورکړو په خپل بندگانو کې. فمنهم ظالم لنفسه، نو ځینې پکې هغه دي چې په ځان زیاتې کوي. ومنهم مقتصد، او ځینې پکې داسې درمیانه چال والدي، منظومانه کې دي. مقتصد معنا منظومانه کې دي، منظومانه کې نه داسې ډېر دی خوا دی او نه داسې ډېر دی خوا دی، داسې په منظومانه کې ګرځي. خجی ومنهم سابق بالخيرات، او ځینې پکې هغه دي چې هغه مخکې کېدونکي دي پاره نیکۍ کې باذن الله د الله تعالی په توفیق. ذلک هو الفضل الكبير، دا د الله تعالی د طرف نه ډېر لوی فضل دی. او فضل عملا به څنګه ثابتېږي؟ وایي جنت د ټولو نه لوی فضل دی. جنات عدن، جنتونه د همیشه اوسېدو دي، يدخلونها، دی به ورته دننه کېږي. او یحلون فیها من اساور من ذهب، دې ته به اچولی کېږي په دې کې بنګړي د سرو زرو ولولو او ملغلرې. ولباسهم فيها حرير، او د دې جامې به په دې جنت کې ریخمي. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، او دې به بیا بیا وایي چې شکر دی هغه ذات لره، شکر دی هغه ذات لره، هغه الله لره چې موږ نه غم لري که مصیبت رانه لري که. ان ربنا لغفور شکور، بشک زمون رب بخونکی هم دی او قدردانم دی. الذي حلنا دار المقامت، هغه رب دی چې مونږ یې راوستو، مونږ یې میشته کړو. پښتو کې ورته میشته وایي، مونږ یې میشته کړو، مونږ یې ووسولو. دار المقامت، د همیشه اوسېدو په کور کې. من فضله، د خپل فضل نه. لا یمسنا فیها نصب، نه به رسېږي مونږ ته په دې کې ستړی والی. ولا یمسنا فیها لغوب، او نه به رسېږي مونږ ته په دې کې ستوماني. بد دې آیت باندې که نن ځان پوه کړو نو دا به لویه خبره. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، دا کتاب خو پیغمبر باندې نازلو. دا پیغمبر نه بعد دا کتاب بیا الله تعالی امت ترا منتقل کو.
نو اورثنا الكتاب الذين اصطفینا دو مطلبونه دي مخکې تاسو ته ما اشاره وکړه بحیثیت مجموعي د امت ته دا کتاب ملاو دی او په دې امت کې د دې کتاب اصل وارثین چې دي چې د دې امت رابطه د دې کتاب سره برابر ساتي او د پیغمبر سره برابر ساتي نو هغه اهل علم دي نو دې معنا دا چې دا امت چې وارث دی نو د اهل علم په ذریعہ وارث دی نو فمنهم ظالم لنفسه دا آیت ګران دی بعد خلق خدا ویل دي چې دا په دې وجه ګران دی چې یو طرف ته وایي چې استفینا من عباده دا کتاب مونږ ورکو هغه چاله چې مونږ غوړه کړیو نو چې غوړه کړیو نو بیا پس وروسته وایي چې فمنهم ظالم پکې ظالمان هم دي او ظلم خو کفر دی نو کافر پکې څنګه غوړه شو اگر چې زما په خیال خو د هغې جواب ټیک دی جواب یې کیدی شي ولې دا بني اسرائیل الله تعالی غوره کړي نو ان الله اصطفى آدم وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ان الله اصطفى آل ابراهيم آل ابراهيم الله تعالی غوره کړي په آل ابراهيم کې ظالمان نه دي څه نو دلتم داسې وایي کنه اگر چې زه په دې نیم قائل چې دلته دې نه مراد دلته ظالم نه مراد دلته کافر دی خو که فرض که یو توجیه داسې دي زه هغه توجیم کوم تا ته یو توجیه داسې نو دا ممکنه ده خو بیا به د استفینا مطلب هم دا چې ما غوره کړو لکه بني اسرائیل الله تعالی غوره کړه خو څه کسانو پکې د هغه غوروالي نه بعد خبره بدله کړه کنه هغه د غوروالي ګوره واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى سمودیانو ته موږ لار وښودله خو هغې د هغې باوجود هم څه برکړه ګمراهي په هدایت باندې نو استفینا معنا دا چې ما خو ولا ورکړو چې دا واله خو ده ولې قرآن بل ځای کې نه وایي چې واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان بلعام بن باعور او دا قرآن چې وایي چې دا ذلك ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا دا د یو قوم مثالم دی د یو سړی دی او د قوم هم دی نو آتیناه آیاتنا موږ ول آیاتونه ورکړو نو فانسلخ منها دې ترې ووتو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه موږ غوښتنو د آیاتونو په وجه موږ دی اوچتو آیاتونه د اوچتولو لپاره دي خو د تعدی وکړه د نقد غوښتي صبر یې ونه کړ انتظار یې ونه کړ نو فانسلخ منها فاتبعه الشیطان ولكنه اخلد الى الارض دې ځمکې ته متوجه شو بس ابرواله خوښ نشو لاندېواله خوښ شو مکه نو دا ټیک ده سړی دی منتخب دی الله تعالی ورله یو مقام ورکړی دی خو دی دغه مقام ځان اهل ثابت نه کړي نو هغه او د مکې ورله خدای پیغمبر ورنه کړو 14 کاله ورسره تیر کړو پیغمبر په یو کلي کې د چا پیدا شي نو دې نه غټه خبره بله کومه نو خو هغې چې نه اهله شو نو خدای د پیغمبر مدینې ته راوستو او هغې له سزا ورکړه بهرحال دې آیت ته ګورئ دلته دو درې تعویلونه دي یو تعویل داسې دی چې اورثنا الکتاب الذین اصطفینا تعلق مونږ د ټول امت سره چې دا امت د کتاب وارث دی نو دې امت کې بیا درې قسم خلق دي نو فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد او ومنهم سابق بالخيرات باذن الله دا مقتصد او ظالم بلګ رستو کو دا سابق بالخيرات بلګ کو سابق بالخيرات باذن الله تدینه مطلب څه دی نو قرآن بل ځای کې وایي کنه سورۃ واقعه کې والسابقون السابقون سابق بالخيرات چې د الله تعالی د دین څه خبره یې نو بغیر د دینه چې بل څوک ته وایي چې دا د نو د ځان مخکې پاسېدلی د هر یو کار ته ورمخکې شوی قربانی ده محنت ده ستړی ده خبره کول دي پاسېدل دي نو د ټولو نه مخکې دعوت ال الخير ور کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي بیا صبر کوي څنګه چې قرآن بل ځای کې وایي جهاد چې کوي نو هغه تائبون العابدون او بیا پکې وایي والحافظون لحدود الله دا سابقون د الله تعالی د دین حفاظت کوي دی وایي چې بل څوک کوي کنه کې زه خو به کوم حاجی
جهاد فی سبیل الله کوي، قائم بامر الله دی، د الله تعالی د دین د غلبې دپاره هر وخت چمتو او تیار ولاړ دی. دا مجددین دي، دا مجتهدین دي، دا مصلحین دي، دا هغه مسلمانان نو هغه قائدین دي چې هغوی د اسلام هغه نوم راوچت کړی دی په دنیا کې. ائمه دي د دین، مصلحین. هغه غربا دي، حدیث کې چې راځي فتوبا للغربا. حاجی غربا، دا د غربا په دې لس باندې خلک ځان نه پوهي. غریب لفظ هغه دی چې څنګه اقبال څه ته خودي وایي، خدای والا دی چې پہچان چې د پته لګي چې دا څوک دی. دی په دې هغه چې وایي لاکھوں میں ایک، چې په لکونو خلکو کې مې نو دی پکې معلوم وي چې دا هغه فلان کې دی، دا د نورو نه بدل دی، د خپل پہچان شته. فتوبا للغربا. او غریب په دې معنا باندې دی چې بس هر چاته ناشنا ښکاري، د دنیا څه کوي او دا دی څه کوي. دا هغه خلک دي چې دا سابقون دي. نو دې معنا دا چې سابقون الاولون د پاره خو علم هم ضروري دی او قرباني هم ضروري ده. دا خو نه یوازې تش په علم کېږي او نه یوازې تش په قربانۍ کېږي. خبره باندې تاسو رسېږئ. علم او قرباني دواړه ولله ضروري ده. خدا چې کوم ظالم لنفسه دی، د دې نه مراد به بیا صحیح چې عام خلک والے، نو ظالم نه مراد به څوک په هغه صورت کې چې موږ دا ووایو چې دا درې واړه جنتیان دي، دا ظالم او دا مقتصد او دا سابق بالخیرات. مقتصد او سابق بالخیرات کې اختلاف نشته چې دا جنتیان دي، خو د ظالم کې مسله ده دا ظالم په جنتیانو کې شامل دی او که نه دی شامل. نو که د ظالم نه مراد کافرینو په دې امت کې ځینې خلک مرتد شوي هم دي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې نه راځي چې زه به کوثر باندې ولاړم او خلک به را رواني؟ بخاری روایت دی. نو فیوخذ بهم جانب الشمال، ما نه به دې بل طرف ته ونیولی شي. زه به ویم چې اصحابي اصحابي دا زما ملګري دي، ما ته به چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک لا یزالوا مرتدین، دیو د اسلام نه واپس شوي. دا به څوک وي؟ والله اعلم څوک به وي، نو موږ یې تعیین نشو کولی، خو څوک به وي. ارتداد خو شته نو که امت ته نه مراد نو په امت کې دا، نو ظالم نه مراد بیا دا شو. که دا مراد نه نو بیا به صحیح. نو ما یو خبره کړې وه، پوه شي په خبره باندې، پخوا پر یو ځای کې مې یو خبره کړې وه په یو درس کې. نو ما وی زما توجیه دا ده چې زه د ظالم چې دا درې واړه دي، ارازه دا چې دا ظالم په دې ناجینو کې شامل دی، په دې امت کې دا ظالم چې دی دام په دې ناجینو کې شامل دی. جنات عدن يدخلونها کې دا درې واړه مراد دي. نو بیا چې درې واړه مراد دي، نو دا ظالم پکې څنګه بیا ظالم دا پکې څنګه جنتي شو؟ نو ما وی چې د ظالم نه مراد ظالم علی الغیر نه دی، ظالم لنفسه دی. دا ظالم لنفسه، اگر چې د ظالم لنفسه هم دو مطلبونه دي. خبره باندې پوه نه شوي. سورۃ کهف کې ظالم لنفسه هغه چاته هم ویلی دی چې هغه د آخرت نه مني. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. خو هلته د ظالم لنفسه دا معنا نه ده یوازې. ولې؟ هلته سیاق و سباق بدل دی. هغه څه دی؟ هغه ظالم لنفسه څه وایي؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه. هغه په ښکاره د قیامت نه منکر دی، هغه د دنیا د فنا قائل نه دی، د قیامت نه منکر دی. که فقط د ظالم لنفسه دا معنا وی، نو بیا به هلته دغه سیاق و سباق کې دې ته بیا ضرورت نه و. خو دلته دا قرینه د دې خبرې ثبوت ده چې هلته د ظالم لنفسه نه مراد هغه دی چې هغه منکر دی. نفس ظالم لنفسه منکر ته نه وایي. چې ظالم لنفسه منکر ته نه وایي، نو بیا د دې معنا دا شوه چې ظالم لنفسه دې ته وایي چې د ګناه وبال د داسې ګناه کړی په دې امت کې ګناهګار دی، خو داسې ګناهګار دی چې بل سره زیاتې نه دی کړی، د بل مال نه دی والی، د بل جان نه دی خوړلی. که د بل مال والی نو په حرامو باندې د څنګه عبادت کوي چې دی قبلیږي؟ چې د بل مرګ یې کړی نو بیا دا ظالم په بل باندې ظلم یې کړی دی، نو بیا خو به قرآن خو صفا ویلي چې قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قاتل به څنګه؟ نو دا ظالم لنفسه نه مراد بیا هغه ظالم دی چې د داسې غلطي کړي چې د هغې غلطۍ وبال صرف د ده د ذاته پوري، بس ده ته پته ده او خدای ته پته ده چې ده د داسې څه ګناه کړی دی چې د ذات سره تعلق دی، بل چا سره تعلق نشته، خپل ذات کې څه زیاتی کړی دی.
مقتصد چاته وي دا موږ په هغه صورت کې خبره کوو چې کله د دې تعلق د امت سره دی مقتصد دې ته وي چې دنیا له د دنیا حق ورکي او آخرت له د آخرت حق ورکي د دنیا په کار کې هم خبوخت دی لګیا دی الله کارونه د دنیا خلک چې څنګه کارونه کوي داسې دیم کوي داسې نه ټول وخت آخرت له ورکړی دی خو د آخرت هم خیال ساتي معنا دا ده چې مؤمن دی فرایض ادا کوي حرامونه ځان ساتي خو مطلب دا دی چې ټول وخت یوازې دین نه دی ورکړی د دنیا کارونه هم کوي او د آخرت کارونه هم کوي نو دا هم څه ګناه خبره خو نه ده دا منځ تر منځ په دې معنا باندې دی چې دا هغه سابقون بالخیرات خو نه دی ځکه چې دومره چېرته وزګار یم یاره زمونږ د دنیا کارونه هم دي د ما کاروبار دی د ما دنیا ده د ما دوکانداري ده د ما زمینداري ده نو دا خو صحابه هم کړي دي داسې د ګناه خبره نه ده صحابه کرامو تجارتونه نه کول ټول خو پکې داسې نه وکړه نو مقتصد معنا دا ده چې دنیا له د دنیا حق ورکي او آخرت له د آخرت حق ورکي دا مقتصد دی خج او د خپل له مطابق عمل کوي خو د سابقینو درجه ته نه دی رسیدلی نو د دې نه دا مطلب شو چې دا درې واړه بیا جنت ته تللي که چېرته کې د دې تعلق د اهل علم سره شي څنګه چې دنیا د دې کلام د سیاق و سباق نه معلومیږي چې د دې تعلق د اهل علم سره دی ځکه چې اورثنا الکتاب کتاب هم له په میراث کې ورکړو دا د څنګه میراث دی چې د پلار نه میراث ورته پاتې دی او هغه ته د دیوالونه ته نړیږي او د خیال نه ساتي میراث په معنا دا چې دا خو د سړي میراث دی معنا دا چې د هغې خیال ساتي که نه نو د الله تعالی د کتاب خیال ساتي نو خیال خو هغه څوک ساتي چې کوم اهل علم دي اهل علم نه مراد تا ته ما وایي هغه نه دي چې سند ورسره دی اهل علم نه مراد هغه دی چې قرآن سره او حدیث سره واسطه ده ټیک ده څوک به ډېر عالمي څوک به کم عالمي جدا مسله ده خو په نفس اهل علمو کې هغه خلک شمار دي چې کوم د قرآن سره تعلق نه پرېږدي د کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت سره تعلق نه پرېږدي نو دا اهل علم یو حدیث کې راځي څلوېښت احادیث چې چا یاد کړو نو دا به د قیامت په ورځ فقیه پورته کېږي نو مطلب دا نه دی چې خامخا علامة الدهر والزمان او یو مدرسه کې موږ سبق وی نو هلته مدرسې نوم نه علم ما په مختلفو مدرسو کې سبق ویلی دی نو هلته یو مقرر را روانو نو مقرر ته لیکلي وو چې دا د علامة العصر علامة العصر او لاندې بیا لیکلي چې ماسوتن به تقریر نو یو طالب ته ولاړ ورته وویل دې ته اوس ګوره دا هم کوم بېوقوفه لیکلی چې دی علامة العصر او تقریر به ماسوتن کوي په خبره تاسو پوه شوې علامة العصر دی ارې مطلب دا دی چې مازدیګر تېر شي نو د علامتوب ختم شي او تقریر به ماسوتن کوي نو دا خو علامة العشاء په کارو نو دغه هم تعلیب دی خاجي اهل علم ته نه مراد دي چې اهل علم ته نه مراد دي نو بیا یو خبره ذهن کې وساته چې بخاري یو باب قائم کړی دی بابن کفر دون کفر ظلم دون ظلم کفر هم په دوه قسمه دی شرک هم په دوه قسمه دی ظلم هم په دوه قسمه دی یو ظلم د بل ظلم نه کم دی یو هغه ظلم دی چې هغه شرک دی هغه شرک چې هغه سړی د ایمان نه وباسي یو هغه کفر دی چې په هغې باندې سړی د ملت اسلامیه نه وځي او یو هغه کفر دی چې کفر خو دی خو سړی به د ملت اسلامیه نه وځي نه د اوسنۍ زمانې مولیان خو په دې باندې چې کفر دی نو بس وایي مرتد دی او کافر دی او ښځه پې طلاقه ده خدای خبر چې هغه مولي صاحب خدای دې وبخي نو ښځه پې طلاقه به پکې خامخا وي حاجي ښځه پې طلاقه به پکې خامخا وي الله دې وبخي زموږ ښه دوست و خبره باندې پوه نو ظلم هم دوه قسمه دی یو ظلم د بل ظلم نه په مرتبه کې ښکته دی یو کفر د بل کفر نه په مرتبه کې ښکته دی کفر ورته ویلی شوی دی خو د اسلام نه دی وباسي نه شرک ورته ویلی شوی ان یسیر الریا شرک لږه غوندې ریا هم شرک دی نو چې لږه غوندې ریا په چا کېږي نو بس مرتد دی او کافر دی ښځه پې طلاقه ده حاجي نو دا خو نه ده که نه دا خو شرک دی خو هغه شرک نه دی سړی د ملت اسلامیه نه وباسي داسې ظلم هم داسې دی نو فمنهم ظالم لنفسه نو چې ظالم لنفسه شي نو دوه مطلبونه شو یو هغه ظلم دی چې کوم ظلم لنفسه شرک دی او هغه شرک دی چې د اسلام نه سړی وباسي دا هم ظلم دی نو اهل علم هم مرتد کېدی شي عالم هم مرتد کېدی شي
لکه تا ته ما دا وویل آیات آتیناه آیاتنا فانسلخ منها مشهور شعر دی اورېدلی دی کم عالم اعیت مذاهبه لوی عالم دی خو ستړی ستومانه دی په روزۍ پسې ځکه چې روزۍ ته خو یا وزګار نه دی او چې ورته وزګار وي نو هغه سمی نه خوري او دی ورته وخت هم نشي ورکولی نو بس ستړی دی وجاهل تلقاه مرزوقا غټ جاهل دی خو چې ورته ګورې نو بس هغه هر څه ملاو هذا الذي ترك الاوهام حائرة عقل دی خبرو ته حیران دی چې دا څنګه قصه ده وصير العالم النحرير زنديقا او کله کله ښه عالم دی خو چې هغه دې ته وګوري نو هغه وایي یاره په تندر د علم مو لګي درې کوه ډوډۍ پیسې پکار دي نو هغه پسې هر څه پرېږدي نو کافر شي پسې نو ډېر خلک تاسو ونه کتل چې هغه ماده پرست شو نو دا هم کېدی شي خو دا هم کېدی شي چې ظلم دون ظلم د دې نه لږه ښکته درجه ده هغه دا چې دا عالم دی خو فرقه پرست دی ولې قرآن نه دی ویلي چې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا ډله بازۍ د څه د وجې نه راغله بغيا بينهم دا د ضد په بنیاد باندې ډلې په دې بنیاد نه دي جوړې چې دا په رښتیا باندې دا یو هم ټیک وي او دا بل هم ټیک وي دا ډلې د ډېر د ضد په بنیاد باندې جوړې دي بغيا بينهم او من بعد ما جاءهم البينات ښکاره خبرې ورته ملاو شوي دا څو آیاتونه دي وما اختلف الذين كان الناس امة واحدة سورة بقره کې وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ښکار د لیرونه راله خو د خپل حق نه زیاته غوښته ټیک شو که نه دا چې کوم سرمایهدار دي دا هم د خپل حق نه زیاته غواړي ځکه اسلام نه مني چې اسلام ولکم حق ورکوي دی وایي چې زه خو د دې بل سړي په شانتې نه یم چې دومره ته مال راکړې زه خو اوچت یم ماله خو ډېر راکړه نو چې په اسلام کې د ډېر نه ملاوېږي نو د اسلام پرېږدي ځکه خو قال الملأ پیغمبرانو مخالفت ملأ کړی دی ځکه ملأ کړی دی چې هغه وایي چې ته خو ما د عام انسانانو په شانتې مال حق راکړې او زه خو ورکوټه سړی نه یم د نورو په شانتې زه خو د نه اوچت یم نه ماله خو ډېر راکړه دا انسانانو چې کوم قوانین جوړ کړي دي نو د ځان لپاره پکې کشی والی ده که نه ده والی پکې ځان لپاره پکې مراعات پرېښي دي که نه ځان لپاره پکې استثنایات جوړ کړي که نه دي جوړ کړي پکې نو دا ځکه کوي چې د دې په لاس کې اختیار خو بیا خو دله اختیار ورکړي خو بس پښتو کې وایي بختور له دې قسم کړو په قسم باندې ټوله دنیا وایي وایي بختور له قسم دی نو چې هغه له اختیار په لاس کې ورغی نو نو داسې اهل علمو کې داسې خلک دي چې هغه وایي چې زما اختیار او زما مقام هم د نورو نه اوچت دی بله ورځ راته په دې جومات کې یو کس ملاو شو وایي چې مردان ته تللی یم یو دعاله وایي هلته په مسله کې څه خبره شوه یو سړی و عام سړی ناست و وایي هغه سره مې خبره کوله وایي ما ته یې وایي چې زما مخالفت مه کوه کني کافر کېږي وایي ما ورته وایي چې ستا که د پیغمبر ما ته چې نه زما وایي راته وایي چې سوچ کوه چې زما مخالفت کوې نو کافر کېږي نو مې تا به ورته وایي چې نو خو پاسه اعلان وکړه چې د پیغمبر یم یا خدای یم ځکه چې خلک خو دې نه پېژني او تا نه به مخالفت وکړي او جهنم ته به لاړ شي او پته به ورته نه وي نو ته پاسه دعوه وکړه که نه ته وایې زما مخالفت کې دا خلک دوه ټکي زده کړي بیا وایي زما مخالفت چې کې کافر شوي نو دا خلکو دا ډلې د دې دپاره خبره باندې تاسو ورسېدئ که نه نو دا فرقه پرستی حاجی دا درباریتوب او دا دنیا چې ګوري او د آخرت په عمل باندې دنیا څه کوي ګټي دا یو حدیث پکې بل واوره کنه خجی کعب وی انی لاجد نعت قوم په تیرو کتابونو کې مې څه خلک لست دي دا کعب خو د تیرو کتابونو عالم وکنه نو هغه څه یتعلمون لغیر العمل علم زده کوي خو دې دپاره یې نه زده کوي چې زه به د دې مطابق بیا خپل ژوند هم تېرومه ويتفقهون لغیر العبادت او په دین کې ښه جوره پوه یم حاصلوي خو دې دپاره نه کوي چې د خدای بندګي به کومه دې دپاره نه کوي ويطلبون الدنیا بعمل الاخرت او د آخرت په عمل باندې دنیا غواړي کار د آخرت بظاهر کار چې د آخرت په هغې باندې څه غواړي دنیا غواړي او ويلبسون جلود الضأن او د ګډو سرمنې اغوستي ځان یې داسې جوړ کړی چې ته به وایې چې دا خاصې ګډه ده ګډه یې ځانه جوړه کړي چې زه خو دې به زه خو داسې د چا ملاس ته غوا نه پاسوم او زه خو ډېر ښه سړی یم او زه خو زبرګ یم او زه خو بس په هوا د ملایکو سره ټول عمر یم خو دا اوس هسې تاسو له راغلی یم خواته نور خو زه اوسېږم د ملایکو سره
خدا لږ ساعت دپاره ستاسو خواله راغلی به داسې انداز کې یلبسون جلود الضان وقلوبهم امر من الصبر. ابل دې کې وی چې بل یو حدیث دی بل روایت دی په دې کې چې هغې السنتهم احلا من العسل جبې د شهد نه ډېرې زیاتې خوږې دي. داسې خوږې خبرې کوي چې ته به وایې چې دا شونډې چې ته که په یو ډرم کې کېښودې نو ټول به چینی شي. داسې خوږې خبرې کوي. او زړه وقلوبهم امر من الصبر او زړونه د صبر نه ډېر زیات راښه دي. صبر هم تریخي که نه په دې پښتو کې مصبر ورته وایي مصبره انجه او مصبره تاسو به نه پیژنئ. مونږ چې واړه نو هغه به چېرته د ماشومانو خېټې به خرابه شي په دې منګي پورې به سوله واشه ډېر خطرناک و. مونږ به وایو چې خدای خیر بیا به په اوچ را نیولو د لاسو پوره به نیولي وو به راله پرې خوله پورې ماګو نو هغې ته به مصبر وي. نو الصبر صبر دا صبر هم سم مصبر دي. دا پخوانی ښځې پیژني. نو فبی یغترون نو خدای پاک وایي چې دا په ما باندې دوکه دي او وایای یخدعون که ماله دوکه راکوي په ما دوکه دي که ماله دوکه راکوي. فحلفت بی نو زما دې په خپل ځان قسمي لأتیحن لهم فتنة دی له به یو داسې غم وګورمه چې تترک الحلیم فیه حیرانه چې هوښیار سړی به هم پکې ډېر اریان پاتې شي چې دا د کوم ځای نه دا فتنه راله. نو داسې خلک دي که نه درباریان د حق مخالفت کوي د حق نه چپ پاتې کېږي. دین په فروعاتو کې بند کړی دی پوه شي په خبره باندې. او عبادات څه ته وایي بس مونځ او روژې ته وایي بس دې ته عبادت وایي نور عبادت نشته. نو دام ظلم کوي که نه نو دام ظالمان دي. مقتصد دلته چاته وایي چې اهل علم کې مقتصد دي. نو د مقتصد مطلب څه دی؟ حاجی میانه رو نو عقیده ټیک ده و فرقه پرست هم نه دی دنیادار هم نه دی تعلیم او تعلم هم کوي. علم یوازې د ځان سره نه ساتي خلکو ته هم علم حاصلوي. څه طریقه باندې خو دین خورئ تصنیف و تالیف کوي بل څه کوي. البته دومره خبره داره چې د حق په ځای کې د ودرېدو خبره راشي نو دی داسې ډېر ودرېدو ته تیار نه وي. یاره ته ټیک کار کوې ته چې کوې دا ټیک کوې خو زه کمزوری یم که نه زه دومره نشم کولی. دا مطلب شو خجی. او د مسلمانانو په اجتماعي معاملاتو کې څه کارم نه ساتي نو دا څه شی شو؟ دا مقتصد دی. ځکه چې عقیده ټیک ده حق ته حق وایي خو دومره ده چې دا جرأت پکې نشته چې پاسي او د هغې خلکو غوندې د سابقینو غوندې میدان ته راشي. په خبره باندې پوه شئ که نه. نو دا بیا د دې نه مراد اهل علمو نه مراد دا دي. بیا که ته عامه خبره کوې چې نه دومره یې راته جوره کومه خو ساده خبره راته وکړه نو ما وی چې بیوره سابقون بالخیرات خو دې ولیده. سابقون بالخیرات چاته وایي؟ چې په هره نیکۍ کې د عقیدې د فکر د عمل د قربانۍ په هر میدان کې دی وړاندې نو د هغې نه یوه درجه لاندې کې نو دا مقتصد دی. دا مقتصد دی ظالم نه دی بالکل لاندې درجې والا نه دی چې آخري صف کې رواني. لخکر چې که نه لخکر په دې لخکر کې هم درې قسمه خلک څه خلک بالکل په اول صف کې رواني او څه په دې منځ کې رواني او څه بالکل په دې وروستو کې رواني. نو پخوا به د مشرانو مونږ ته به هم د مشرانو نصیحتونه کول. ما ته به دا ډېر وی داسې چل کوه چې ګوره که په دې مخکې صف کې ځې نو د یو لخکر به شې نو ځکه چې ډز چې راځي خو اول به په تا راځي او چې په وروستو کې ځې نو ډېر به بدې ښکارې او په دې منځ کې ځه. ما ته به یې داسې وي الله دې وبخي بس مشرانو وی په دې منځ کې ځه. نو هغه مخکې چې کې ځي نو دا سابقون بالخیرات. هغه چې بالکل وروستو دی نو هغه خو اسې خلک ورته وایي مړه نو ته هم پکې په لښکر کې روان خو روان خو یې نو د هغه ملاس نه خو ښی نو د هغه چې بالکل ناست دی او په لښکر کې نه چې د هغه نه راوتی خو دی نو او دا په دې منځ کې نو دی وایي زه مړه خو خدای دې خیر کوي نو دومره خو وروستو هم نه یو د هغه نه خو ښه یو د دې بل نه خو خیر وروستو دا د منځ کې نوبت بیا داسې شو. نو دې خو د دې دا مطلب نه دی چې دا سابقون بالخیرات به یو دیني دی به د دین یو تعبیر بیانوي او دا مقتصد به بل تعبیر بیانوي او دا ظالم به بل بیانوي. نه د دین په تعبیر کې اختلاف نه دی. دا مطلب شو. نو دا بیا ټول سری دا بیا ټول جنتیان دي. جنات عدن يدخلونها جنتونه د اقامت دي به ورته ننوځي او یحلون فیها من اساور دې ته به اچولی کېږي بنګړي
من ذهب د سرو زرو ولؤلؤا او ملغلرې ولباسهم فيها حرير او د دې جامې به په دې کې د ریخم وي. نن مې دې آیاتونو ته سوچ کو تفسیر کې خو مې نه دی کتلی خو په خپله مې ورته سوچ کو څومره آیاتونه چې داسې راغلي دي که نه نو په هغې کې دا تعبیر دی چې دا بنګړي دي او سره دي او ملغلرې دي نو هغې په باره کې د مجهول صیغه ده یحلون دا به ورته بل څوک اچوي او جامې خو به ځان له په خپله اغوندي که نه نو یلبسون ثیابا او جامې به په خپله اغوندي او لباسهم فیها حریر او جامې به د ریخمونو جامې به په خپله اغوندي او ګوتې متې به ورته بل څوک ورچوي او پټکې به ورته بل څوک په سروي او چوغه موغه به ورته بل څوک اچوي. دا خو احترام دی که نه وایي دا لکه دا سړی سردار شو دا ملک شو دا د قام مشر شو نو بیا لار شی لکه وایي ټوپۍ ورته په سر کې میلمه راغی لکه پکول ورته په سر کې او صادر ورته په غاړه واچوي چوغه ورته په غاړه واچوي نو دا ورته بل څوک اچوي چې ځان ته په خپله واچوي نو هغه غټ نه وي غټ دغه ته وایي چې بل څوک وایي لکه وایي دا نه دا اوچت سړی پټکی دی هلکه دا څه شی شو دا طالب علم د ډګري واغسته هلکه ورته ټوپۍ ورته په سر کا ډګري وله ورکه اچکن ورته واچوه ګاون ورته واچوه ټیک شو دا طالب علم دی پټکی ورته وتړه ټیک شو رومیال ورته وتړه نو یحلون دا مطلب شو ورسېدې به که نه دا نکته شوه ښه یحلون فیها من اساور من ذهب دې ته به اغوستولی کېږي بنګړي نو ته به وایې چې بنګړي خو مړه ښځې اچوي نو نن هم په هندوستان کې راجاګان بنګړي اچوي خبره باندې پوه شي که نه دا د بادشاهۍ نښه ده او که ته په جنت کې نه اچوې نو ما اچوه په زور خو یې درته نه اچوي ته وایې زه یې نه اچوم نو تا ته به څه وایي چې ټینګ شه که نه وځه داسې به درته وایي نه 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 چې ته وایې نه اچوم نه ما اچوه خو دلته ستا مزاج دا دی نو هلته به د دا مزاج نو هلته د هغه ځای او د دې ځای مزاج به یو شانتې دی نه نه دا خو فرق دی دا د بادشاهۍ نښه ده ولباسهم فيها حرير او جامې به پکې ریخمي ریخم دلته ما غونده چې هلته یې واغوندې وقالو الحمد لله الذي دوی به وایي شکر دی هغه خدای لره ټول د خدایي صفتونه الله لره دي الذي هغه خدای اذهب عنا الحزن چې موږ نه غمونه لرې کړه څه غمونه رانه لرې کړه نو په دنیا کې ډېر زیات غمونه وو د کور غمونه یو عالم پکې لیکلی دی اذهب عنا الحزن چې ما نه د کرایې غم لرې کړه کرایه میاشت را روانه ده او کور کې کرایه نشته نو غریب به په کرایه په کور کې اوسېده که نه نو یاره شکر دی د کرایهګانو نه خو خلاص شو چې دروازه را پسې ډبوي چې هله شا به هم کرایه راوړه نو دا غمونه دي د دنیا کتابونه په یو ځای کې پراته دي او ته په بل ځای کې پروت یې او ځای نشته او کله بجلي نشته او کله بل چل دی او کله څه چل دی کله ناجوړه دی او کله اذهب عن الحزن د دنیا غمونه هم دی او د آخرت یرم ده د آخرت هغه یو مولوي صاحب خپل بچي له پاره په لاس کې ورکړه که نه الف با تا سا پاره او خلکو له دعوت ورکړو زموږ استاد دی مولانا عبدالقدوس صاحب هغه راته قصه کوله نو وایي چې د ماشوم له پاره په لاس کې ورکړه او خلکو له ډوډۍ کړې او چې ده ته یې وایي چې وایه چې بسم الله الرحمن الرحیم او ماشوم بسم الله وایي الف او با او وایي سړي په ډرک ډرک وژړل چغې ووالې مولوي صاحب خلکو ته راځم چې یې مولوي صاحب خدای دې زوی درکو خیرات دم کړی خلک دم راغونډ کړي دي او بچي ته د الف با پاره داسې ته خو جاړې دا خو د خوشحالۍ خبره وایي چپ شه په غم مې اخته کړو په غم مې اخته کړو پوه شي په خبره باندې دا پاره مې ولا په لاس کې ورکړه په دنیا کې به ټول عمر د استاد د لاسه اول چې زده کوي نو د استاد د لاسه به ګډ وډ ګرځي بیا چې زده کوي بیا به نورو ته وایي بیا به د دنیا کې به کله په یو ځای او کله په بل ځای خلکو پکې د ځانه حدیث هم جوړ کړي دي وای دا علما چې کوم دي دا پیدا په یو ځای کې او درس په بل ځای کې کوي وای دا ولې وای دا ورته پیغمبر علیه السلام خیرې کړي دي چې اللهم شتت ارزاق علماء امتي خدای پاک د مال د امت د علماء د رزق تر ورې کې چې دا په یو ځای کې نه چې التمزي او بیان او التمزي نعوذ بالله من ذلك وای دا ورته حدیث عربي د ځان عربي هو ورتلنو او بیا چې که آخرت مطابق کار وکړو ښه ده که نه بیا په آخرت کې مراګیداري چې ښه تعالی ما علم دې دپاره درکړی تا ګډې وډې ویلې نو به دا غرق شو نو وایي د ده په دې مستقبل او په دې باندې یارانم دا جړه ځکه راځي ګران کار دی نو اذهب عنا الحزن موږ نه غمونه لرې کړه د دنیا غمونه او په دنیا کې به هر څه مو بیا به د آخرت غم و چې یا خدای پاک نو چې آخرت کې به څه چل کېږي قیامت را روان دی قبر را روان دی حشر نشر دی حساب کتاب دی اعمال نامې دي هلته کې د ذرې ذرې تپوس به کې دا به څه کېږي بیا نو دغه غمونه خو لا د ټول نه لوی غمونه نو اذهب عنا الحزن د دنیا نه م روغ رالو
قبر نمروغ رالو او د قیامت نمروغ رالو او د حساب کتاب او د صراط نمروغ رالو. دا دومره مرحله تیر شوي، شکر دی خدای په دې مرحلو کې دا هم غروغ را ورسېدو. دا ډېر ګران کار و، قدم په قدم باندې غمونه و. اذهب عنا الحزن، مونږ نه غمونه لرې کړه. او لا یمسنا، جنت ته چې لارو نو لا یمسنا فیها نصب، نه به رسېږي مونږ ته په دې کې ستړی والی، مشقت او تکلیف. ولا یمسنا فیها لغوب، او نه به رسېږي مونږ ته په دې کې ستوماني. نصب او لغوب کې څه فرق دی؟ نصب هغه ستړی والی ته وایي چې سړی کار کوي او ستړی شي، کار کوي تراویح کې او خپې دې خوږ شي، یا چې کاروبار کې ان ربنا لغفور شکور، بېشکه زمونږ رب بخون کې دی او قدردان دی. ګوره بخون کې دی نو مونږ یې وبخلو، بدا خدای وبخلو ذکر رالو. او شکور مونږ ته وی دا ستا د عمل په وجه، نو قدردان دی کني زمونږ هغه عمل او د هغې دا نتیجه، خو الله تعالی قدردان دی کنه. ان ربنا لغفور شکور. او الذي حلنا دار المقامت، هغه ذات دی چې مونږ راوستو، مونږ میشته کړو په همیشه اوسېدو په کور کې. اوس به د دې کور نه کډه نه وړو، دا خپل کور شه. او په دنیا کې کله د یو کور نه کډه او کله د بل کور نه کډه، اجري کډه تړی حاجی کرایدار وایي وایي کرایه زیاته که کني وزه، نو بیا به کډه تړی، نو سامان به څه ورکېږي، څه به کتابونه ورکېږي، او څه به څه چل کېږي، او څه به څه چل کېږي. او دا اوس ټول دا دلته به مستقل یو، نو دې باندې به دا څومره سړی خوشحالېږي چې دې نه به چېرته نه ځو، دې نه به چېرته نه ځو. اوس به کډې نه تړو. احلنا دار المقامت، چې مونږ میشته کړو په کور د اوسېدو کې، د همیشه اوسېدو کې. دلته به اوس مقیم یو، په دنیا کې هم مسافر وو. او دا من فضله، د خپل فضل نه. نو پیغمبر علیه السلام وایي که نه جنت ته به په خپل فضل ځي، د الله په فضل به ځې، په خپل عمل نشي تللی. من فضله، پته ولګېده چې الله تعالی په خپل فضل دلته راوستو. او لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب، مونږ ته به نه رسېږي ستړی والی. نو نصب چې سړی کار کوي او ستړی شي، او لغوب دې ته وایي چې د کار نه فارغ شي او بیا ستومانه یو ستړی وایي یاره کار خو مې وکړو، نو کار چې کوي پرې نه پوهېږي، خو چې بیا وروسته وزګار شي نو بس یاره وایي ستړی یم، صبر وکړه، ټوله ورځ مې کار کړی دی، مزدوري مې کړې ده او دیاړي مې کړې ده، ستړی یم. والذین کفروا، کسان چې کافران دي، لهم نار جهنم، دي د پاره اور د جهنم دی. لا یقضى علیهم فیموتوا، فیصله به پرې نه کېږي چې مړه شي، دي به غواړي خو نه به مري. ولا یخفف عنهم من عذابها، او د دې نه به د عذاب سپکېږي هم نه. کذلک نجزي کل کفور، داسې موږ بدله ورکوو هر ناشکره ته. دا جنت کې چې دا لا یمسنا فیها لغوب، یو په دې وجه ویلی دی چې سړی د یو څیز نه مسلسلي که نه، بعضې خلک داسې وایي که نه چې په دې جنت کې چې همیشه دا نعمتونه نو سړی به ترې ستړی کېږي، نو وایي نه که نه به ستړی کېږي که نه. لا یمسنا فیها لغوب، ځکه چې په جنت کې قرآن کتاب ویلي که نه مخکې چې کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. نو مطلب یې دا دی چې دا هر وخت به پایې کې تجدید کېږي، پایې کې به څه کېږي؟ تجدید به کېږي. که یو قسم میوه ده خو د هغې رنګونه، د هغې خوندونه، د هغې انداز به مختلفي. نو مطلب دا دی چې دې کې به څوک اکتاویږي نه، څوک به ستړی کېږي نه، تنګېږي به د هغې نه. دلته دا جنت داسې خیال یې لګر چې ورکوټې غونه کوټګۍ ده او بس پکې دا دوه درې څیزونه دي چې شا به دا خوره، نه داسې خو نه ده که نه. وهم یسترخون فیها، زی بس دی دا به بیا ووایو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة